آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ علم تر الی الذین آیاتنی خبردا کساننا اوتو نصیبا چورکڑش ورتا نصیبا یو حصہ من الکتاب د کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکڑشو حصہ د کتابنا یعنی دیتا کتاب ورکڑشو یدعون الی کتاب اللہ دیرا بلرشد اللہ تعالی کتاب تعالی یحکم بینہم چی فیصلو کی مزد دوئے کی ثم یتولا فریق منهم بیا مخگر زی او دلر دوینا وهم مورزون حال دادے چی دوی دی مخگر زون کی دی دا اللہ حکم دغاڑا نچی دی ذالک بی انہو داد دے وجے چی دوی اغا خلق دے قالو چی اغویوی لن تمسن النارو ہرگز بٹچن کی منگلور الا ایاما معدودات مگر یوسور وزے دشمیر a few days وغرهم فی دینهم ادو ککڑے دوی پا باب دین خپل کے دوی لرا ما کانو یفترون آغا خبرو چی دوی دزان جوڑو لے نو دار دیو دزان خبر را چی اللہ تعالیٰ با پا کفر بانے ہم فار ٹائم بینگ عذاب ورکی و بیا بے معاف کی نوی چی منگا شرک کردے نو پا شرک با فار فیو ڈیز اللہ عذاب را کی بیا معاف کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا دیزان لپا خپل دو کور گئی فکیف ایزا جمعنا سرنگ بے حالت دوی چکل منگا جمع کدوی لیو من پاغ ورس کے لارے بپے چنشتر شک پاغے کے ووفیت کل نفس اپورا بورکلیشی النفس تا ما کسبت بدلت حاغ عمل چی دوی کڑدا وهم لا یظلمون او دوی سربزیاتے نشکولے قل تو وایا اس دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تسلی ورکی تسلی ورتدا ورکی چک دنیا دے ٹولا مخالفی عزت ورکول او ذلت ورکول دا اللہ کار دے حکومت ورکول و حکومت وصل دا اللہ تعالی کار دے قل تو یا اللہم او اللہ مالک الملک مالک د بادشاہ ہے تو تل ملک من تشاور کے بادشاہی آغا چاہتا چھتو غواری و تنزع الملک او اخل بادشاہی من من دا آغا چانا تشاو چھتے غواری و تعز من تشاو عزت ورکے چاہتا چھتو غواری و تذل من تشا ارسوا کے آغا سوک چھتو غواری بیدک الخیر پلاستا کے خیر دے ٹول انکا علا کل شیئن قدیر تاکہ فرط پار شیبان قدرت لرن کے تولج اللیلہ ننباس شپا فی النہار پورس کے نو دیکھو گورا دا روز او شپا دا دوارا دی ان ایگزسٹنس دا بائکو دوارا اس پچی کل مختصری جی او رز لنڈی جی نو دا شپا دا دی ورز پا دی خول کی دا سن نوزی چی دم رئیسا ورننوزی نو دا دم رئیسا شپا شوا خبر دین کرالا تولج اللیل فی النہار ننباس شپا فی النہار پورس کے و تولج النہار اننباس ورس فی اللیل پشپ کے و تخرج الحیار و باس جوندے من المیت دمرنا و تخرج المیت و باس مر من الحیت جوندنا و ترزق من تشاؤ رزق ورکے چاہتا چتو غارے بغیر حساب بے حساب ورکے نو اس و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی یو آسان مثال دارے دا خوش کا دانا چی پرتائی سشے وچا دانا نو دا مڑا دا حرکت پکی نشتا دا زمیندار او کاشکاران او بزگر دا پزمک کی ورواچے نو اگے مرشی کی اللہ تعالی او جون پیدا کی او جون دے تیخ تراؤٹو کی جگہ بیالوئی کی صحیح یعنی دا او ندق سن نوزی کنا دا یو بلتا خول کی یو بلتا موجود ہوئی خوابل پہ کور شی دا یو مسئلہ شوا دویمہ مسئلہ یعنی اکم یو چھ دیری گی نا دا پاس راشی آبی دا پاس راشی
وترزق من تشاء بغیر حساب، رزق ورکے چاچتی تو غواړي بغیر حساب، بے حساب رزق. نو دلته یو مسله ولیکي چې ډیرواله د رزق عبارت د دین نه دی چې کله د الله تعالی دا بنده خوشت نو رزق ولا ډیر ورکړي دی، کله به وسړي وي د الله دشمنو خدای او به حساب رزق ورکړي، او کله به وسړي وي د الله تعالی دوست او رزق کې به تنګي وي. ځکه چې حدیث کې راځي دا یو حدیث لري چې پیغمبر علیه السلام فرمایي کہ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحبه ولمن لا یحبه، اللہ تعالی دنیا هغه چالم ورکي چې خوشي او هغه چالم ورکي چې خوشي نه. نو بلا ډېر دوستان د الله مالداري او بلا ډېر دشمنان د الله مالداري. ويعطي الدين لمن يحبه، او الله تعالی دین ورکي صرف هغه چاته چې خوشي وي. فمن اعطي الدين فقد احبه، چاته چې الله تعالی دین ورک، عمل د دین، علم د دین، فقد احبه، نو الله تعالی دې خوش کړي دې ځکه ورته دا دین ورکړي دې. لا يتخذ المؤمنون، ند جوړي مؤمنان الکافرین کافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنین، په مقابله د مؤمنانو کې. نو دا تبله مسله ولیکا چې انساني بنیادونو باندې تعلق کافر سره دا ناروا نه دی. انسانی بنیادونو باندې تعلق ساتل کافرانو سره دا ناروا نه دي، دا ناجایز نه دي. تاسو سره بزنس کی، تاسو سره په کاروبار کی، تاسو سره په جاب کی، تاسو سره به تعلق وي، اوس دا علاقه او دا تعلق ساتل سناروا نه دي. خو هر هغه تعلق د کافر سره، هر هغه تعلق د کافر سره چې په ضد د اسلام او په ضد د مسلمانانو وي، به حرام دی. چې په ضد د اسلامي او په ضد د مسلمانانو وي، نو بیا سره بیا حرام دی. لا يتخذ المؤمنون، ندنس مؤمنان کافران لا اولیاء دوستان من دون المؤمنین، فمقابلہ مؤمنانو کی. ومن يفعل ذلك، اسوچ کئی داکار فلیس من اللہ فی شیء، پس نشتر دد اللہ تعالی سرحس تعلق، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر آغا تعلق چه تاسو زان بچ کوئی دا کافرانو دا ضررنا پا زان بچ کولو سرا. یعنی بعض اوقات د سړي زړه نه غواړي چې ور سره نه تعلق وساتي، خو هغه سره دا خطرې چې که زه ور سره تعلق نه ساتم نو سچویشن داسې چې تکلیف را لګي، سچویشن داسې چې سره کوي تکلیف را لګي. نو الله تعالی فرمای الا ان تتقوا منهم تقا، د نظریه ضرورت لاندې، د ډاکټرین اپ نیسیسټی لاندې چې ځان په پروټیکټ کې بیا دغه جایز دی. دا یو مسله ولیکه صحیح کا. خود ډاکټرین اپ نیسیسټی لاندې چې کوم تعلق کافر سره ساتي، بیا به حتی المقدور کوشش کوي چې د مسلمان او د کافر، د مسلمان او د اسلام پر ضد رانه شي. اوس خبره ده کړه دی وجه ورپسې الله تعالی وایي چې ها بیا به په خدای کمپرومایز نه کوي. ويحذركم الله نفسا، يروي تاسل الله تعالى دزان فلنا، وإلى الله المصير، أخاص الله تعالى تارجودا. قلت ورتوايا إن تخفوا ما في صدوركم، كفتسا تيتاسو آغشيت فزنوس تاسو كده سينوس تاسو كده، او تبدو یا اخکار کوئی یعلمه اللہ پوئیگی دے بانے اللہ تعالی. ذکر پٹ خوب خلقو تا پٹوی، اللہ تعالی پا نظر کے سشے پٹ نشتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، پوئیگی اللہ تعالیٰ پاغ شیبان لے چی پاسمانوں کے دے آچزما کے دے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ سیزبان قادر دے. یوم تجد کل نفس، یوم تجدو کل نفس آغورز چتبوینے یا مومی با ہر نفس، یوم تجدو آغورز چی مومی با کل نفس ہر نفس ما غملتا چی عمل کردے من خیرن دسنے کائنا محضرن حاضر کرے شوے بے بینی. ہر نفس چسا عمل کردے نیکائے ندا بچرتے میدان کی با حاضر بھی. وما غملتا چی عمل کردے من سو اند بدائنا ندے بم حاضر بھی انتا. تودو دے بغواری نفس انسانی بغواری دا بدائے پا حوالا. لو ان بینا کاشوے پا میزد دے بدائے کے و بینہو پا میزد دے انسان کے امدن بعیدن فاصلہ دیرہ لڑے. فاصلہ چلو دے اریو بل سر ملا اپنے کے دے، چلو دے یو بل سر ملا اپنے کے دے.
ويحذركم الله نفسا يروي تاسل الله تعالی د ځان خپلنا والله رؤوف بالعباد. اوس الله تعالی ورپسې خوشخبری ورکړه چې ډیر یریږه ما انسان نه خطاګانې کیږي، تا ته صرف احساس مې په دې ژوند کې چې خطا را نشوي ده، ښه خبره نه ده، ګناه را نشوي ده، ښه خبره نه ده، خدای مې دې معاف کړي. نو الله تعالی وایي چې خدای مو د ځان نه یری چې سزا یې ډیره سخته ده. والله رؤوف بالعباد، الله ډیر مهرباني کوونکی د بندگانو باندې. قل تورتا وایا ان کنتم تحبون الله. نو دا یو وفد راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته، هغه وی چې مونږ دا غواړو خدای خاصوي چې یو خاص کتاب دی هغه کې د خپل دوستانو نوم لیکي، یو خاص کتاب دی هغه څه لیکي، د خپل دوستانو نوم لیکي چې کوم خلک د خدای مین وي، په خدای باندې مین وي، دا غي نو مونږ هم دا غواړو چې هغه کتاب کې زمونږ نوم راکړ شي، اې کې اولی کړي شي. دې لپاره څه طریقه شته؟ دې لپاره څه طریقه؟ یعنی دا داسې ده لکه سړی وایي چې زوم دا غواړم چې د مسجد ته راشم پر جنرال باډي میټینګ کې ځان شامل کړم، دې لپاره څه طریقه ده؟ نه مونږ او دا فارم ډک کړ. صحیح شو. نو دوی وایي چې څه طریقه شته چې زمونږ دا نوم پکې راشي. الله تعالی پیغمبر اسلام ته تور سره طریقه وښایا. ان کنتم تحبون الله، کتاسو محبت ساتي الله تعالی سره، فتبعوني. نو پیغمبر ته ورته وایي فتبعوني چې ما به کاپی کوي. دو شیونه دغه تول کې یو ته وایي اطاعت، یو ته وایي اتباع. اطاعت بل اتباع. د اطاعت معنا دا ده چې پیغمبر کوم حکم کړی هغه فالو کې، پیغمبر د کوم شی کولو حکم کړی هغه فالو کې، دې ته اطاعت وایي. دې ته څه وایي؟ اطاعت وایي. په دې اطاعت باندې الله تعالی مغفرت کوي، په دې اطاعت باندې الله تعالی څه کوي؟ مغفرت کوي. او اتباع دې ته وایي چې د پیغمبر په حواله د څه خبره معلومه شو چې حضور علیه السلام به کېناسته داسې، پاسېده به داسې، ولاړېده به داسې، خوراک به داسې کو، څښاک به داسې کو، خبرې به داسې کولې، ډرس به داسې اچو، حلیه داسې وه. صحیح شو؟ بیهیویر صحیح ورته بیهیو چې حضور اسلام به داسې بیهیو کو، او ته وایي چې زه به هم داسې کوم، هغه به کاپي کوم. هغه څه کوم؟ دې ته کاپي کول وایي، ایمیټیشن یا ایمولیشن. یو خاص لفظ دې لپاره انګریزي کې ایمولیشن، چې هغه به ایمولیټ کوم. د پیغمبر اسلام نقل به کوم. څه به کوم؟ نقل به کوم. چې د پیغمبر نقل دې شروع کو، په دې باندې الله تعالی د دې بنده سره محبت کوي، په اطاعت باندې مغفرت کوي، او په دې باندې څه کوي؟ دې باندې محبت کوي. ځکه چې دا مسلمه ده چې پیغمبر علیه السلام د خدای محبوب، پیغمبر علیه السلام د خدای محبوب، نو چې څوک هم ځان د خدای د محبوب په شان کړي نو هغه هم د خدای محبوب شي. چې څوک هم ځان د خدای د محبوب په شان کړي هغه هم د الله تعالی محبوب شي. فتبعوني. سبا ان شاء الله خبره مې یاد شوه، سبا ان شاء الله انګلوټ کې ما بیان کې څوک راځي خبره ده. انګلوټ ما څه پته مانځه پسې کېږم شب جمعه ده. ها شب جمعه بیان ده. فتبعوني زما اتباع كي يحببكم الله. الله تعالی بتا سره محبت ساتي ويغفر لكم ذنوبكم. ابا خنا بکیتا است الله تعالی د ګناہوں تاسو نو صدق وګور چې دی وفد رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې مونږ دا غواړو چې د الله تعالی محبوبه، چې د الله تعالی زمونږ محبوب شي او مونږ په خپل عاشقانو کې او په غختون کې شمار کی. ډیره پارس طریقه څه ده؟ الله تعالی وی تور ته وایا چې زمان نقل کوي، زما کاپی کوي، نه صرف دا چې خدای به محبوب شي او تاسو به عاشقان شي، بلکې تاسو به محبوب شي او الله تعالی به معاشق شي. تاسو محبوب شي او الله تعالی به معاشق شي، نو دا فائدہ تاسو له تقاضا نه ډیره زیاته شوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دا فائدہ د تقاضا نه ډیره زیاته. نو چې کله د خدای محبوب شي تجربه شي چې د خدای محبوب شي د سپر اتار کی بیا خو بس بادشاہ شو. یحببکم الله او نتیجه به سي ويغفر لكم ذنوبكم. الله تعالی په بخنه کوي تاسو ذنوبکم د ګناهونو تاسو. چې کله د خدای محبوب شي نو نتیجه به سي الله تعالی بس دې ما وبخن. چې د خدای خوښ شي نو نتیجه سي بس الله تعالی دې ما وبخښم. ويغفر لكم ذنوبكم. لکه وګوره کته له چا گاډي خراب څه شي، گاڑی کار موټر له چا خراب کو نو تی سوکے یا ته ډیمیج غواړي، ٹھیک ہے
څوکې یا ډیمیجز غواړي کدا کار دې ډیرم قیمتي دی خو چې ستا خپل بچی دیوال سره وجنګو هغه بچی ستا محبوب دی دا جرم تم ته جرم وای دا جرم تم جرم وای نه بس صرف سړی وای چې بیا له خیال کوو کنه دا ګور سره نقصان وشي صحیح یعنی معنا دا چې جرم دی ور معاف کو او دا غي وجه دا چې ستا محبوب دی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخون کے اور رحم کون کے دے قل تورتو آیا اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ والرسول او دا رسول دا اللہ فَإِن تَوَلَّوْا کچر تاسو مخو گردو یا دوی مخو گردو فَإِنَّ اللَّهَ نتاکیق سر اللہ تعالی لا يحب الكافرین محبت نساتی دا کافرانو سر نو کافر دو قسمی یو توئی کافر اعتقادی سوئی ورطا کافر اعتقادی دا عقیدے کافر اگر انکار کئی منینا او یو توئی کافر عملی سوئی ورطا کافر عملی اگر منی خبر آپ کہیے نا صحیح شو ان اللہ اصطفى آدم و نوحا تاکہ سر اللہ تعالی منتخب کر دے آدم علیہ السلام و نوحا نوح علیہ السلام دائی چوز کری دی وآل ابراہیم او اولاد ابراہیم وآل عمران اولاد عمران علی العالمین پا مخلوقات بانلے ندائلے پیغمبر ورکلی دی ذکر چی چوز کری دی آدم علیہ السلام پیغمبرو نوح علیہ السلام پیغمبرو آل ابراہیم پیغمبرانو آل عمران پیغمبر نماتا استولی چی دا عمران پا ناما تاریخ کے دو کسان تیر شوی دی ادوار پا بنی اسرائیل کی یو عمران دا موسیٰ علیہ السلام پلارو او یو عمران دا عیسیٰ علیہ السلام نکو دا مور پلارو حضرت مریم پلارو دینا مراد دا حضرت مریم پلار ہے دینا کمی ہو دے ذریتا بعضها من بعض ذریتا دا اولاد دی دیوبل اولاد دی دیوبل دا آدم اولاد کیو نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام اولاد کیو ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کیو آل عمران اللہ تعالی دے یو سلسلہ دا یو لینج دے سشے دے یو لینج دے دا پا یو لینج کی ٹول دا دی وجه دلته چې مسلمانانو خلاف یو پروپاګاندا وشي وای دی چې د يهودو پر ضد باندې کومه خبره کوي دا انټي سیمیټک ده دا انټي سیمیټک ده بای انټي سیمیټک ځکه نه ده چې دغه سیمیټک لینج کې خود موږ ټول پیغمبرانو اسماعیل علیه السلام څوک سیمیټک نو صحیح او دغه د بنی اسرائیل ټول پیغمبران چې دي دا زموږ پیغمبرانو کنو دا سیمیټکو دغه بنی اسرائیل سره بلا د اسرائیل مسلمانانو هغه ټول سیمیټکو نو پتہ ولګی دا چې د دې خبرې انټي سیمیټک سره تعلق نشته صحیح انټي ناکار خلق دا څه شي دا انټي ناکار خلق نه دې ته وایي څه شي دلته ورته په امریکا کې ورته سټیریوټایپ دلته وایي سټیریوټایپ لکه یو سړی یو پښتون هغه ورته رسېداته او هغه چې دا ټول پښتانه داسې دي نو دا په دې انداز باندې یو پوره کمیونټي بلیم کول دې ته وایي سټیریوټایپ څه سٹیریوٹائپ نو دا بیا تاسو سٹیریوٹائپ کوئی مسلمانان سره دانا روا دي صحیح دا دی یاسو شرشه انو دا خبره دی دا کته ته وایي چې مسلمانان انټي سیمیټک دي و انټي سیمیټک خو ګلابه څنګه نه دي چې دا ګوره د ابراهیم علیه السلام دا سیمیټک دا سام اولاد د چا اولاد د انکل سام نه ها دا سام اولادو بیا دا اسماعیل علیہ السلام چې پیغمبر دی دا د سام اولادو محمد رسول الله چې زموږ پیغمبر دی دا څوک دا د سام اولادو موسی علیہ السلام دا د سام اولادو د دې مرګري چې سورو دا د سام اولادو نو که انټي سیمیټکو یا خو موږ د موسی مخالف علیه السلام یا د ابراهیم مخالف علیه السلام یا د محمد رسول الله مخالف علیه السلام څنګه دا ټول یو لینه دي اصله کې په دې انداز باندې دوی دا غواړي چې دا هغه زهريله پروپاګاندا وکړي چې څوک زهريله پروپاګاندا دغه څه به کاونټر کوي ها چوته کې مرګي یا خو تاسو انټي سیمیټک دي تاسو انټي سیمیټک دي چې د فلسطین کې کوم مسلمانان مړوي هغه ټول سیمیټک دي ځکه عرب څوک دي خو د اسماعیل اولاد دی علیه الصلاۃ والسلام د ابراهیم اولاد دی علیه الصلاۃ والسلام نو سامیان خو هغه هم دي سام د نوح علیه الصلاۃ والسلام زوی سام حام او یافس درې اولاد څوک سام حام او یافس دا ولیکنو ګورته اسانه سام حام او یافس
مونږ د حام اولاد یو، نه د سام اولاد دي، مونږ د حام اولاد یو. دا کاکیشین چې دي دا بیا د یافس اولاد دي. کاکیشین دي کنه څه ورته کاکیشین هغه الته اکچولی خدای دې نه دي کنه، دا خدای هغه راغلی روسته الته راغلی ته، بلکې اروپا ته هم راغلی د قوقاز نه. کاکیشین خاطر کې قوقاز یې هم دي کنه. قفقاز هغه دغه چچنیا سره هغه سره شمال کې د لوی علاقه ده. صحیح شه دې ته وایي کوی کاف څه ورته وایي. کوی کاف شاپيري نه ټول شاپيري دي کنه. والله سميع عليم ولا الله تعالی اوریدن کې او عالم دی. اذا قالت امراه عمران آیا کپا وکچوي خذ عمران رب او رب زماینی نظرتو دې ته نظر وایي. تاسو ورته وایي منت نظر ورته وایي. انی نظرتو ما نظر کړی دی لکه تا د پاره ما هغه شی په بطنی چې په خېټه زما دی محررا آزاد. محرر معنا آزاد کړی شوی چې زه به دغه خېټه زما کې کوم بچی چې دی زه به د باندې هېڅ کار نه کوم، دی به ستا د دې کور د خدمت دپاره آزاد وي. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا او رب زما انی نظرت ما منشت کړی دا ما نظر کړی تا د پاره ما هغه شی فی بطنی چې په خېټه زما کې دی محررا آزاد کړی شوی. فتقبل منی قبول کې دا زمانہ انک انت تاکید سرت السمیع العلیم اوریدونکې او عالم وي. یعنی زما د خېټه باندې کوم بچی چې دی دا به د بیت المقدس د خدمت لپاره آزاد وي، زه به ځان له خپل خدمت نه اخلم، دا به ستا د کور خدمت کوي. فلما وضعتها چې کله دې دا وزیږو وزیږول وایي چې کله دې دا وزیږو قوې قتل نو دا خو جینۍ و. قالت نو دی وی چې رب زما انی وضعتها ما ډیلیوري وکړه د دې جینۍ انسا جینۍ ده. والله اعلم بما وضعت الله تعالی عالم په بچی باندې چې دې زیږولیو. نو دی وی چې یا الله د بیت الله خدمت یا د بیت المقدس خدمت لپاره د عبادت خانو خدمت لپاره خو نارینه مقرر شي، زنانه نشي مقرر. خدای ما خو نظر کړو ا نظر باندې خو عمل نشي کېده ځکه چې دا جنایت ده. ولیس الذکر کالانثى اوس پکار خداو چې دای داسې ویلې چې ولیس الانثى کالذکر شذا دا د سړي په شان دی نه دی وی ولیس الذکر کالانثى سړی دا د شذې په شان نه دی. الله تعالی ورته وی سړی د خدای په شان نه دی. نو پته ولای ولیس الذکر کالانثى چې نه دی هر سړی کالانثى په شان د دې خزي دا یو بل شان خزره دا تولیګه چې دې معنا دار چې ته حسرت مکوا. ولیس الذکر کالانثى نه دی هر سړی په شان د دې خزي، نه دی هر سړی په شان د دې خزي. د پښتو یو شاعر وکوي چې د رښتینې ارتینې تر یوې کوشي. ارتینه څه ته وایي؟ شدته. او کوشه څه ته وایي؟ د بوټ کوش. تاسو څه وایي؟ بوټ کوشه. ناوی درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا سلبی دی نارینا. او یو رشتینی ارتینی شوی هم داغی دا کوشینا سل نارینا قربان کا بی دی نارینا. درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا ارتینا شده توی جرا شیرچا استاد پختو بیرا خلوالی پختو دی کمزوری ده. درشتینی ارتینی تر یوی کوشی کوشه پیجنی تاسو ورته بوټ چې درشتینی ارتینی تر یوی کوشی صدقشا سلبی دی نارینا. صحیح شو. ایو بل شاعر وی چې کومه خزا چې پشان د رابعی شي. رابعه بصریه رضی الله تعالی ډیر لوی عالم و، ډیر لوی محدث و. په یو وخت به دغه په درس کې 3000 او 4000 علماء ناست. سودره 3000 4000 لاوډ سپیکر تنظیم ونه نو دا ځای په ځای به کسان ناست او هغه خبره کوي کوله. ایبه
خبره او دا به د پردې پناه ناسته او درس کوي څوک رابعه بصریه ها او دا ډیره یعنی دې کارو درس کول روزي نیول عبادت کول مالدار شته او چې څومره پیسې ورسره دا به صدقه کوله چا ورته دا سره لپاره کې دا دومره کارونه دې لپاره چې دنیا دې آباد شي که آخرت دې آباد شي یعنی چې دنیا کې خدای خوشی درکې او کنه آخرت کې جنت درکې نو دې ورته دا ترتیبانه واسل کی وخو د بصری عدویه وا او فارسی ژبه نو دې وینا زه خو چې عبادت کوم نو یو دعا کوم چې آچ مارا در دنیا سارا بکافران بده چې مارا س دنیا کې راکیندا چاره ورکا کافران له ورکا ما مبتلا کې مسلمان مبتلا کې ځکه څوک په دنیا باندې مبتلا شي لوی فتنه ده نه آچ مارا در دنیا سارا بکافران بده و آچ مارا در اخبار سارا بمؤمنان بده وی جنت چې مالکم مقرر کړه دغه چاله ورکا مومنان لورکا اے مارا در دنیا درد و در عقبہ دیدار نصیب کن دنیا کې را د خپل مینه درد راکې او آخرت کې را خپل دیدار راکې ایسا خسته جمله ده مارا در دنیا درد و در عقبہ دیدار نصیب کن دنیا کې درد راکې او په آخرت کې دیدار راکې ابا عبدالرحمن هم دغه نقشه ده پیش کړی ده چې زستا درد با په هزار درمان ورنکړم درمان څه ته وایي علاج ته هیلینګ چې زستا درد با په هزار درمان ورنکړم او دانسته با دغه سود په زیان ورنکړم چې دغه درد موجودی دا نفع ده چې دې علاج کې اخو نقصان ده دانسته به دغه سود په زیان ورنکړم او ایک سوکرا کا دے دنیا او عقباد والا عاشقی با دے پا این و آن ورنکلم او ایک یوزل مستازل فی پلاس کیوزی نو یو وقت با دے پدرس جہان ورنکلم ایستات ظلفو د خوبان و ظلفی سدی پا خاشاک با خاشاک پیم خس پخاشاک باد چمن ریحان ورنکڑم اوے کئی اوزل ملاستا پا بوس برشی دا نعمت باد جنت پا خوان ورنکڑم اے معشوق دا شیطان دین ایمان دے زبچال رخپل دین ایمان ورنکڑم اے سو نوینم ستاستر کے کربکان دے کیوں گے ستاستر کے چی سو نوینم ستاستر کے کربکان دے غزرائیل لربهم رزان ورنکرم اے پرحمان داستا دلب میں حرام دے میں پہین ستو شراب چی پرحمان داستا دلب میں حرام دے سو دخپلوی نو جام تاوان ورنکرم دے دا پارا قربانی پکار دا صحیح نو بابا ہم وی چی عاشقی بدے پا این و آن ورنکرم یاد شو خبره وعلیکم السلام الحمدللہ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا کلے چدا وزی جولا وی اور رب زماما دا سی جولی دا انسا جنائے واللہ آلہ بما وضعت اللہ تعالی غالم دے پانچ دیسی گولے ولے صدقرو او ند ہر نارینا کل انسا پشاند دے زنانا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ ما نامی خودرد دی جنائے مریم نو مریم مانا a maiden lady M-A-I-D-E-N یا maid lady صحیح ورجن جوئی ورطا پیغلا نو دا سره دی چې بچے راوله دی خدا بیا هم ورجن را ذکر دی بچے په پراپر طریقه خو نه دی دی بچے په پراپر طریقه لہذا دی ورجنټی سره دا غي تعلق نشته دا سکل شي ورجن
وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ امانا مکڑے دا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ از پناہ غوڑم دید پارا پتا بانے وذریتها اد اولاد دید پارا من الشیطان الرجیم دا شیطان مردودنا فتقبلها ربها قبول کدے لرا رب دے بقبول حسن پخیست قبول وعنبتا او دائے گرو اپ انبات مانا سا گرو اپ تربیت اکرا او دائے تربیت اکرا نباتا حسنا پخیست تربیت وکفلها زکریہ کفالت دے واسط ذمہ داری دے کفالت والوردہ ذمہ داری غسط کفالت وکفلها زکریہ زکریہ علیہ السلام سر دے خالوا زکریہ علیہ السلام سر نکاح کی دے خالوا وقف او زکریہ علیہ السلام دا بیت المقدس کسٹوڈینو دا بیت المقدس کسٹوڈینو نا کسٹوڈین و او دا نظر شیو دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا نو ذمہ داریم چا سر رالا کسٹوڈین سر نو دیتے یو کمرہ ورکا بیت المقدس کی یو روم ورطا ورکا بیت المقدس کی اگر روم دا سوچ بالا خانہ کی سشا بالا خانہ کے ہو او اگیتا یو لیڈر بلگے دا نو صرف زکریہ علیہ السلام با علتا تیش بل چاہتا رتلو لا نوا نو زکریہ علیہ السلام سے براغی و لیڈر بے لگو او لاڑو بل دی حالات معلوم ہو لگا پارا نو دی سر بے موسم خوراکو نپراتو و دوبی کی دا جمی خوراک با و جمی کی دا دوبی خوراک نو زکریہ تا پوسو کلما دخل علیہا روارے چھ داخل بشدے بانے زکریہ علیہ السلام المحراب محراب مانا عبادت خانہ محراب مانا دی محراب تا محراب تا کوئی چھ دا عبادت خانہ دا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب چھ اروارے داخل بشدے بانے زکریہ علیہ السلام دے عبادت خانے یعنی کمرے تا وجد عندہ رزقا ابے مند دے خسر رزقا یو خاص رزق قال یا مریم وی او مریم انا لکی حاضا دا چرت نراز تات دا رزق قالت دیوی ومن عند اللہ دا دا اللہ جانب لدے ان اللہ یرزقو تاکی سر اللہ تعالی رزق ورکی منا چاہتا یشاو چی دیو غواری بغیر حساب بے حساب ہنالک دغزائے دغازک اس زکریہ علیہ السلام قتل کہ اس موسم نہ دے او اغم فروٹ موجود دی دے مانا دا چی اللہ تعالیٰ کل کل بے اسباب و کارم کئی یعنی یو دا چی بے اسباب و کار کورشی کل دا چی بے اسباب و کئی ہم بے اسباب و دیکھا منگو میریکل ہیپن منگو سوائی میریکل ہیپنز معجزات او کرامات کل کل ظاہری زکریہ علیہ السلام ہم دن نوی کالو سور 99 او خضے دن نوی کالو خضے دن نوی کالو او بچے نو نارینا سر بچے نو نارینا نو بے خدایا تو خود بغیر موسم ہم کار کے تو دا پتہ ہو رہا یا بے موسم فروٹ تیور کری دی نو ماتا ہم بے موسم یو نارینا بچے راکن ہنالک دغا زکریہ ربا دغا زائب دعاو کا زکریہ علیہ السلام دا پروردگار قلنا قالت ربی وی او رب زما حبلی من لدن کا راو بخش ماتا دا جانب قلنا ذریتا اولاد طیبتا پاکیزہ طیبتا پاکیزہ نو پاکیزہ دا سے چی دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی دا والدین ہم اوبیڈینٹ وی دا خدای ہم اوبیڈینٹ وی انکا سمیع الدعا تاکی سرطا اوریدن کے دا دعائے فنادت الملائکہ آوازو قدت فرشتے وہو قائم حالان کے دے حالدار چی دے ولارو یصلی منزکو یا عبادت کو فی المحراب پا عبادت خانہ کے سیورت ہوئی کہ ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ یبشرو کا زیر درکی تعالیٰ بے یحییٰ پا یحییٰ باندے تو سبان یحییٰ مصدقا چی تصدیق ان کے بیدے بکلمت من اللہ پا کلمہ دا جانب دا اللہ نا نو کلمہ دا جانب دا اللہ نا مانا دارا چی دے با دا اسباب پا حوالہ نا دا اسباب نا پا خارجی حوالہ بانے پیدائی لیکن دا اسباب پا حوالہ دا چی یو خاص جون پوری فرٹیلیٹی کی گی یو خاص ایک پوری فرٹیلیٹی کی گی داغی نا پس بدا فرٹیلیٹی نکی گی نا اللہ تعالیٰ ہوئے چی دے با تصدیق ان کی دا کلمے دا اللہ تعالیٰ یعنی معنی دا چی دے با بطور میرکن پیدا شوئے دے با سنگا پیدا بطور معجزہ وسیدن ادے با دا اخلاق پہ اعتبار بانے سید ہوئی
سید داس ته وای چې اخلاق د بادشاہانه اخلاق څه وحصورا ادب محفوظ وي حصورا معنا محفوظ به د ګناهونو نه ونبيا پیغمبر من الصالحين د نیکانو نه قال دوی رب او رب زما ان لا يكون لي غلام چې څنګه به زما د پارا غلام الک بچي وقد بلغني الكبر رسیدل د ما تعال کبر زوړواله تاسو ورته سوای زوړواله وامراته اخذ زما غاقر اشو لستا غاقر معنا اشو لستا وچدا غاقر معنا وچدا فرټیلیټي تصور پکې نشته لکه نوې کار عمر دی قال كذلك الله فرشتوي دغه رنګ الله تعالی يفعل كما يشاء اغه دې غواړي قال او دې رب او رب زما اجعل لي آیه وګرځې ما د پاره یو نشانه او علامه قال الله تعالی وې آیتک نشانه ستاد الله تکلم الناس چې تب خبر نشکول خلق سره ثلاثه ایام درې الا رمضان مگر پیشارو وذکر ربک آیات کا رفل کثیرا دیر وسبح تسبیح وایا بالعشی پبیگا والابکار اپسبا کے نفرد ڈیٹیلز سورہ مریم پارسم اپارا نا دا مفرد ده دا مفرد ده غلمان جمع ده غلمان جمع ده ایتا وی جمع مکسور کاف ہایا غین صاد ہمو کہتا کاف ہایا غین صاد ذکر رحمت ربکا دا ذکر دے دا رحمت در افستا غبدو پا بندخ پلبانے زکریہ علیہ السلام بانے اذ نادا ربو یاد کا آغا چی دا آواز کا رخپل تندا ان خفیان یو پٹ آواز یعنی پا دا سے تنہائی کے ولادو دعائی کے ولادو قال وی اور بزمائن لی وحن العظم منی ضعیفان شوی کمزوری شوی دی ہڈو کی زما تاسو مڈو کی بولے ہڈو کی میں کمزوری شوی وشدال الراس شیبن الشغل شوی دی سر زما شیبن د بوډا والی په شغله یعنی سپین شوی دی څه شوی وشتان مټول ولم اکن بدعائک خذنیما په غخت استابانه اور بزما شقیان بدبختا یعنی زه اوسم یعنی ستانه وخت کوم ځان بدبخت نه ګرم ما ته بخامخا د شعر کی ځکه زما مشاهده وشو چې مریم ته به موسمه فروټ ورکړي و انی خفت الموالیا دا وجه خی چې دا زما ولې تقاضا چې ما ته بچی راکړي شي و انی خفت الموالیا زیریګم د خپل فرست کزنز نه موالی د جمع د مولا ده مولا څه ته وای سپورټر ته وای اصل کې څه وای سپورټر ته خو سپورټر د سړی سوپی کزنز سوپی کزنز وی د پلار طرف و انی خفت الموالیا بزیریګم د خپل موالیونا یعنی د کزنز نه مې ورای چې رست زما دی چې دای به زما د دینی میراث ضایع کی دی خو زما کزنز خو مزاج دینی نه دی طبیعت دینی نه دی نو زما د دینی میراث ته پاره ما نرستو سو وارث پکار دی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا أَدَخَّذَ زَمَا وَچَا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ رَاكِمَا تَرْجَانِ قَبْلْنَا وَلِيًّا یو وارث ولیًا مانا یرثنی چی میراث وړي زمانہ و یرث من آل یعقوب میراث وړي د آل یعقوب نا نو څه سجادات نا دین وجعلو گرزیدلا اور بزما رضیان پسندیدہ رضیان مانا پسندیدہ یا زکریا او زکریا انا نبشرکا منگا بشارت درکو تعالی بغلام پیولک بانے اسمو یحیاء جنم داغ یحیاء دے لم نجعل له منگا ندگرزول دد پارا من قبل مخکر دین سمین ہم نام نکو بنی اسرائیلو کی دے یحیاء نم دا چانے پی جلتا یحیاء نامی سڑے پا بنی اسرائیلو کی تیر شوے نو دا نم بنے نو مجھے اللہ تعالیٰ ورک
یا زکریا او زکریا انا نبشرک بغلام من بشارت درکو تا ته په یو لک باندې چې نوم دا یحیی دی لم نجعل له من قبل سمیا ندګ زول مونږ د پاره مخکره دی سمیا همنام قال اوید او رب زما انا یکون لی غلام سرنگی بئی ما دا پارا لک وکانت امراتی عاقرا ادخد زما وچا وقد بلغت ازر سیدلین من الکبری زوڑوالی کی عطیا وچوالی تا یعنی خزم ام وچا دا ایکم فرق دا خلوب وچیم ما خزم سشینشتا وقد بلغت من الکبر عطیا قال اللہ تعالی وی کذالک معاملت دا غصدہ قال ربک استا پروردگار وی هو علی عین دا کار ما ته آسان دی ځکه چې خدای ته څه شی مشکل نشته دا بل ده چې طریقې دارا چې کئی کار همیشه په اسباب باندې خو چې کله سره بالکل د اسباب دنیا کې نا امید شي اسباب دنیا کې نا امید شي کامل توجه سره الله نه غواړي الله تعالی د اسباب نه خارجي ولا کارو چې ته د اسباب نه خارج والا وقد خلقتك اتاك فرمات پیدا کړي من قبل مخکره دینا ولم تك شيئا انويت موجود قال اويد او رب زما اجعل لي آیه مقرر کے ما د پاره او نشانی او علامه قال اللہ تعالی و آیتو کا نشان استادادا اللہ تکلم الناس چتب خبر نشکو لخلق سرا سلاس لیال اندریش پہ سویین برابر نو برابر مانا سر دروزو یعنی دریش پہ او دری رضی 72 آورز دا پارا بطابا ندا سے کیفیتی تب خبر نشکو لین دی مانا دارا چه now you are very close to have a son صحیح نو دالتے او مسئلہ ہو لیتی چې د معمول مطابق د بچی پیدا کېدل د دې ویزیبل آثار په خزه باندې پیدا کیږي یعنی لومبه هغه پریګننسي نو بلیډینګ ختم شي منتلی حیض منسترویشن ختم شي لومبه داو شي بیا ورو بدن دا غټي یعنی خېټه پړسي آثار کوم ځای ځای خزه باندې صحیح بیا ټول بدن کې پړسوب راشي او ایٹ لیسٹ اگر ڈیلیوری کی خودل تا چون کہ بچے پر نارمل طریقہ نہ پیدا کیا دا اسباب دنیا کی بطور معجزہ پیدا کیا لیکن نارمل طریقہ بانے خونو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرٹیلٹی پر سٹیج کیوں نہیں خضر فرٹیلٹی پر سٹیج کیوں د دې وجه چونکہ بچے پیدا کیا دا اب نارمل طریقے سرا نو آثارم اب نارملی د خضر پدای پر سڑی ظاہر شو آثار و نشانه کوم ځای ظاهر شو د خدای په ځای باندې په سړی باندې او څه آثار ظاهر شو چې 72 اور د پاره خبر نشو کوله 72 اور د پاره ذکر علیه السلام اعلی فسرن بس خبر باندې قادر نه نو بس پوښتنه اوس ټایم نږدې ده خو بیا بل خبره چې ګوره د خبره خو نشي کوله خو سوره پر چې د ډیوټای تعلق ته په ډیوټای کې کوتای نه کړي خپل کار چلو نو بار راوت خلکو ته دعوت ورکو یا درس کو ناغه درس په بیان نشو کولای په ساين لینګویج باندې شروع کو صحیح اشاره فخرج على قومي ديرا وتقوا فلتمن المحراب د عبادت خانینا فاوحى اليهم اشاره وکړه ان سبحوا چې تسبیح وای بکرتن سبا و غشيا ابيغا یعنی منس کوي بچے پیدا شو اللہ تعالیٰ فرمائی چې هغه بچے بیا د نورستو پیغمبر یا یحیی خذ الكتاب بقوه او یحیی ونس کتاب بقوت فقوت سرا وآتیناه الحکم او ورکړو موږ ته الحکم صبیا الحکم حکم معنا قوت فیصله څه قوت فیصله نو دلا ټینیجرو چې په اعلی ترین فیصلو باندې پوهیدو ځکه الله تعالی ورته انسپایر کړی لکه بهترین جج چې څنګه فیصله کوي وحنانا من لدنا ادید شفقت مالک زمون جانبنا وزکاتا اد پاکی زگای مالکو وکان تقیا او دے پاکباز وبرن بوالد احسان کون کے والدین اقبل صلا ولم یکن انو دے جبارا ظلم کون کے سختے کون کے ہارش و ہارڈ نو عصیا نافرمانا وسلام علیہ السلام دې دباله پاغه ورځ ولیدا چې دې پیدا کړی شو و یوم یموت او هغه ورځ باندې چمړيږي با و یوم یبعث حیا پاغه ورځ باندې چې پورته کولې بشي ژوند دی نو واپس پر سبق
قال رب اجعل لي آیا دوی اور بزماو گرزی مادا پار نشانی اللہ تعالی وی آیتو کا نشان استادادا اللہ تکلم الناسا چی خبری بنشکوئے خلق سرا سلاست ایام دری روزی الا رمزن مگر اشارہ وذکر ربکا یا دبرق پل کثیرن دیر و سبی تسبیح آیا بالحشی بیگا والابکار او سبا و اسقالت الملائکہ یا تعاچوی فرشتو یا مریم او مریم ان اللہ استفا کی تاکہ سر اللہ تعالی منتخب کرے تو وطوحر کے محفوظ کرے تو پاک کرے تو یعنی محفوظ کرے تو دناری نو د ٹچنا واستفا کے غور کرے تو علی نساء العالمین پزنانو د خپل زمانے باندے علی نساء العالمین پزنانو د خپل زمانه باندې ذکر ټول دنیا زنانو باندې افضل ترین خزه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د ټول دنیا د زنانو مقابله کې ټول نه افضل ترین خزه بی بی عائشہ ده. یا مریم او مریم اقنتی لربک اطاعت کوا د پروردگار خپل قنوت په معنا د اطاعت وسجد سجدہ کوا ورکئی رکوع کوا مع الراکعین در رکوع کون کو سرا رکوع کون کو سرا مانا یعنی منس کوا با جماعت منس کوا با جماعت ذالک من انباء الغیب اس رسول پاک تا اللہ تعالی یعنی پیغمبر علیہ السلام د نبوت او د رسالت اللہ تصدیق کړي چې دا خبر تا څنګه معلومي خدای درته خولي نو چې خدای درته خولي ته کنه وکینو پته ولګي ته د الله پیغمبر ذالک من انباء الغیب دا خبروں د غیب څخه دی نوحی لیکا چې مونږ وحی کو داتا تا وما كنت لدیم انوی تدوی خصا اذ یلقون اقلامهم چې کړه دوی غرض القلم نقبل ایهم یکفل مریم چې کوم یو دوی به کفالت د مریم کوي وما كنت لدیم انوی تدوی خصا یختصمون چې کړه دوی جګړه کوله یو بل سره په کفالت د مریم کې ځکه چې دا د خپل مور د حضرت مریم راوسته ورکوټی جنای چې دې ما نظر کړو چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي نو دا به بیت المقدس کی خدمت لپاره خدا په خپل هم شزه ده نو دې شزي یا د جنای کفالت پسو کوي نو حضرت زکریا علیه السلام نه نورم بلا کسټوډیانو د بیت المقدس لسپیزر کسټوډیانو صحیح نو اریو دا داول الله چې عمران زمونږ امامو عمران د دې پلار سو زمونږ امام او زمونږ استاد او زمونږ نبیو او دا د هغه بچی ده د دې خدمت به کوم بل ویل دې خدمت به زکوم بل ویل ځکه دا استاد د بچو خدمت خلک ځان د لپاره سعادت غني نو دا خدمت به کوم نو فیصله په دی وشو چې نزوبه نهر اردن ته چرته نهر اردن ته نو هر یو سړی خپل قلم قلم به دې دغه جوړو تاسو څه نه جوړو صحیح نو هر یو سړی خپل قلم د نه ځکه دا کاتبان لیکل به کول نو هر یو سړی خپل قلم د نه هغه په دریا کې ورغورځي نو چې د چا قلم په بر روان شو اگینست دی فلو چې د چا قلم اگینست دی فلو روان شو نو دا به خدای فیصله دی هغه د پاره نو د ټولو خپل قلمونو ورغورځول نو زکریا علیه السلام قلم په بر روان شو نو خو بو سره فلو کېدل او د قلم په بر روان شو نو بس دا فیصله ونه اذ قالت الملائکہ آیات کا آغا چوئے فرشتو چی او مریم ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی یو بشرو کے بشارت در کیتا تا بکلمت پیو کلمہ من خود جانب پلنا اسمہ المسیح چی نام داغ مسیح دا عیسیٰ ابن مریم مسیح مانا دا مبارک دا بلیسڈ ون عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم وجیہن مانا من پختو کیو مخوریز مخور held in honor انگریزی کے ورطا یہ held مخور وجیہن فی الدنیا مخور بی دنیا کے آخرت کے ومن المقربین ادعا خلقن بی چنس دیکھلے شوی دی اللہ تا ویکلم الناس اخبر بکی دے خلق سنا فی الما دے پا زنگو کی مہدوی زنگو تا وکهلن اپا بوډاواله کې نو بوډاواله معنا دا چې سلويخ تو کالو نه بعد عمر کې هم خلکو سره خبرې کوي نو دغلته مسله ولیکه چې عیسی علیه السلام کله الله تعالی اسمان ته خېجو نو عمر 33 کاله څه شو عمر 33 کاله هر چې په زنګو کې خبره ده د دې ذکر د التا په سوره مریم کې بس نن به هغه وایي نو دا نور فیصله بیا به راځي ان شاء الله
آیت نمبر 14 چې کوم ځای پورې موږ غوښتل سره مخکې ومکتل وذکر فی الکتاب مریم. اوس وړاندې کیسه خو د یحیی علیه السلام و چې هلته مور پلار دواړه موجود اگر چې د اسبابو دنیا کې فرټیلیټي نه وه خو بیا هم څه خو موجود الله تعالی وی د دې نه زیات عجیبه کار هم زه کوم هغه دا چې یو پکې موجود نه دی سره مور او پلار کې یو کس موجود هی نه دی صرف مور ده هغې نه پیدا کړي عیسی علیه السلام. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت چې کله دا اړخته شو تاسو اړخته وایي چې کله دا اړخته شو من آلها د کور والا خپل مکانا شرقیه مشرقی جانب ته فاتخذت من دونهم حجابا دیونس من دونهم د دوینا حجابا پرده یعنی یو طرف ته شو او پرده ولګول غسل کو فارسلنا الیها روحنا الیګمونګه دیتا روح پر جبريل فتمثل لها اغه مشکل شدیتا بشرا سویا انسان برابر او د انسان په شکل ورته راغی څنګه راغی قالت دیوی انی اعوذ بالرحمن زپنا غوالم پر رحمان باندې من کدتانا ان كنت تقیا کته پرهیزگار بندا قال دو توی انما خبر دادا انا رسول ربک ز رسول دربستای لاهب لک چې او بخشمتا تا غلامن یو الک زکیل پاکیزه قالت دیورتوی انا یکون لی غلام سرنگ بای مالا پارا لک ولم یمسسنی حالانکہ نر ٹچ کرے مالا بشر یو نارینا پنکاح ولم اکو بغیان انیمز وائلیشن کون کی یعنی زناکار اپنی نو بچے کو بیا پر لیجیٹیمیٹ طریقے پیدا کی یا پر اللیجیٹیمیٹ ما سر خدا نہ ٹچ نہ شو نہ لیجیٹیمیٹ نہ اللیجیٹیمیٹ قال كذلك اغور تویم دغرنګ به ویس نفستا وعلي حين دا کار ما ته آسان دی لکه ټولو کارونو ولنجعله آیه للناس چوغر دو دین شان د خلقو ورحمتا منا رحمت د جانب بلنا وکان امر المقضیا اددا یو کار فیصله شوه فحملته نو دې دا بچي بار کو ان دا پریگننٹ شوه بچي باندې فانتبذت بے دا علق تلالا دے بشی سرا مکانا یوزائے تا قصیاً لرے زائے فاجاءها المخاضو ناغی توی اغیزائے تا دا نہر اردن سر نزدے دے الدفت الغربیہ رائٹ بینک ورطوی رائٹ بینک نظرت ہوئی ورطا سوئی ورطا یو ٹاؤن دے نظرت ہوئی ورطا فاجاءها المخاضو راوز بدیلا المخاضو درد زہ مخاض بانا درد زہ دا ڈیلیوری کم درد سے سوئی ورطا کرامپک کرامپن پین کرامپن فاجاءها المخاض الى جذع النخلة اغتنی او ٹرنک نان نخلة دا خرماتا دا ٹرنک ورطا زکاوگی چی دا وچوا سشیوا وچوا قالت یا لیتنی ہوئے دے یا لیتنی اے کاش کے ذا متو قبل هذا چمڑ شوئے مخیر دینا وکنت نسیم منسیا او شوئے ذا نسیم منسیا ہیرا تیرا ہیرا تیرا یعنی چې داړو په ایجنډا نه ویل چې چا په ذهن کې اډو نه ویل دا چې بچي پیدا شي خلکو ته وسره چې بچي چرته راغلي فنادا من تحتها आवाज وکړه من تحتها دلان دې دینا نو دې کې دوه روایت دي یا جبريل आवाज وکړ تلان دینا او اولاد ده چې دغه معصوم عیسی علیه السلام आवाज وکړ نیو بورن بیبي he shouted at his mother نه زنګو خلا رسول فنادا من تحتیا آواز کو دیتا دلان در دینا موسی عیسی علیہ السلام اللہ تحزنی فکر من کی گما ڈونٹ وری مائی مام قد جعل ربک اس دغه وخت زنانتا د ابو ضرورت وی تندې اغستی ځکه ټوله ابو چې دي اخو باروزی نو بدن ډی هایډریټس و قد جعل ربک غرزول در افستا تحت کې دلان دستا سریان موږ ورته خړ وایو نه دی واله تاسو واله
یو چینه واله نو دا یو وچه واله وا دا وچه واله الله تعالی تان دکړه او په کې روان شي وهز الیک بجذع النخله اوس دغه وخت کې سګرم شي هم پکاروي ګرم او سویټ څه شي خوږ لیټه بولی څه لیټه په اوس دا لیټه نه نو لیټه د پر الله تعالی ورته دا وچه تنه د خرماو دا وچ ټرنک د خرماو چې ورته دی تکیا لګولې دا لګ وسنډوا دا به تاسو خرما درکې وهز الیک بجذع النخله او وسنه وزان طرف تا بجذع النخله دا تنه د خرماو تو ساقط علیکی رطبن راو بغرزی داتا تا رطبن خرما جنین تازه فکلی خورا وشرب اسکا فکلی خورا د دې خرماونه وشرب اسکا د دې والینا وقری عینل ای خواص ترګې په بچی باندې فإما ترين لا كتؤين من البشر د انسانانو احدن یو کس فقولی اتویا انی نظرت للرحمن ما نظر کړي رحمان لپاره صومن روزه د خبرو روزه کومه روزه د خبرو فلن اکلم اليوم انسیا هرگز د ما سره خبر نه کینم لږه اس یو کس فاتت به راتلو کل دے پدے بچے بالے قوما قوم پلتا تحملو راوڑی دا پا غیش پل کی قالو دوی اوے یا مریم او مریم لقد جیتے تارا تلکڑے شیئن یو کارتا فرین چی دا دیر لو افترا دا فرین مانا فیبریکیٹڈ یا اخت ہارون او خورد ہارون نو دا ہارون سوکو دا یا خود دای محاوره و ضرب المثل یا هارون په نامه یو نیک سړی دی کی موجودو چې هغه به تور ضرب المثل ذکر کیده چې ته خو دومره پاکه لکه د هارون خور چی یا اخت هارون ما کان ابو امرا سو انه پلاس دا امرا سو ان سړی د ناکار عمل ستا خو پلار عمران هغه پیغمبرو وما كانت امك انا وموستا بغيا زناکارا گنده خدا غم نوا نو دا تاکي دا خو کوم ځای نه راغی فاشارت الیه دے اشارہ کا عیسیٰ علیہ السلام تا دے پر زنگوں کی پروت جیسے کہ پروت زنگوں کی قالو دوی اوے کیف نکلمو سرنگ منگا خبرو کمن آغا چاترا کانا فلما دے چیغا دے پر زنگوں کے سبین معصوم قالا نو دے خدا غنا تپوسو نکر عیسیٰ علیہ السلام از خود سوروش قال انی عبداللہ وی تاکیق سرزد اللہ بندیم آتانی الکتابا راکر دے ما تا اللہ تعالی کتاب وجعلنی او گرزول دے مال نبی پیغمبر وجعلنی اگرزول دے مال مبارکا مبارکین ما کنتکم زیچزیم و اوصانی او اللہ تعالی ما تا حکم کرے بالصلاۃ د منذ الزکات د زکات ما دمت حیا چې سو پور ژوندې وبرن بوالدتی او ما ته حکم کرے دے دنیکای احسان بوالدتی د مور خپل سره ولم یجعلنی انی د ګرځول مالا جبارا کمپلر جبارا معنا چې خلق اوپرس کوي چې خلق اوپرس کوي شقی البدبختا والسلام علی سلام دی ما باندې یوم ولدتو پاغورت چې پیدا کړې شو یوم یموتو پاغورت چې بمړېګم یوم ابعث حیا پاغورت چې پوت کول شم ژوندې ذالک اوس د عیسی علیہ السلام سره ځان متعلق کوم سټیټمنٹ ورک نو الله تعالی هم وایي چې کیپ عیسی as he said یا کیپ عیسی to the level he said کیپ عیسی to the extent he expressed چې څنګه هغه ځان متعلق ویلي دي نغړم به وای انی عبد الله زد الله بنده نه خود الله پارت نه د الله زیم نه د الله حسین صحیح شو خبره دین کړه نه الله یې بلکې پیغمبر یې نه الله تعالی چې کیپ him as he said ذالک عیسی ابن مریم دغد عیسی ابن مریم قول الحق وای دې خبر حق آغا فیم ترون چې خلق پاغه کې شک کوي ما کان للہ اس دادا کی تفسیر دی ما کان للہ ضرورت نشتے دا اللہ تعالی یتخذ من ولد چی پیدا کی ځان لپاره بچے سبحانا اللہ تعالی اگر needless دے as far as son is concerned Allah is totally needless to son he doesn't need anybody to be his son اذا قضا امرا اس دا خبره چې ریزرویشن بوي چې کدا د خدای زی نه دی he is not son of God then how he was born from a single lady
اللہ تعالیٰ داغی جواب کی کہ اذا قضا امرا کہ کلا اللہ تعالیٰ فیصلہ کیو کار when Allah decrees an issue فإنما يقول له خبر دا داغی کار تو کن بی فیکون and that is وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي او عیساوی ان اللہ ربی تاکہ سر اللہ رب زمادے و ربکم رب ستاسو دے فابدو بندگی دو کئی هذا صراط مستقیم دانے غلال دا فاختلف الاحزاب من بینیم اختلافکو الاحزاب certain group they have a dispute regarding Isa علیہ السلام regarding his birth and death as well. عیسیٰ علیہ السلام والا باندے دو disputes کی یو دا birth کی او بل دا پر death کی نو د برت په حواله باندې یو عقیده ده د یهودو او د قادیانانو د یهودیان نه کم دي د یهودو او د قادیانانو دا هغوی عقیده ده معاذ الله چې عیسی علیه السلام he was an illegitimate son of one guy known by the name of Yusuf النجار ځکه یوسف النجار هغه د حضرت مریم د خور خاوندو څه شو یوسف النجار he was the husband of the sister of Maryam اخشو ناغه وی چې داغه د frequent راتلو he was an illegitimate son of یوسف النجار معاذ الله. دویمه عقیده د عیسایانو Christians they call him a son of God. اور دریم عقیدہ دا قرآن the faith and belief there in Holy Quran that he was son of Mary. He was son of Mary only. That is regarding his birth. And regarding his death, Yahudiyan way, we have crucified him. اس کو نہ منی شکو وہ ٹھیک دا شیو خوستلے وائی خلق تا نفرت پیدا کیجیے. The passion of Jesus Christ. The Yahudiyan way, he is crucified by the Jews of that time. Or Isaiah way, he was crucified by the Jews, and later on he has been given a new life by Allah, and he has been raised up to the heaven. They crucified him, but now he is alive, ascended to Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo the Quran aqidah, Surah Ma'idah ki, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. They have never killed him, nor crucified him. They have never killed him, nor crucified him. Muslimanam. Bal shubbiha lahum. Yes, the resemblance was put on a guy known by the name of Judah. Yes, known by the name of Judah, who was the informer against Isa alayhi salatu wasalam. Da ghasaleo, che Isa alayhi salatu wasalam unis, udite palas. He was the guy who was actually a disciple of Jesus alayhi salatu wasalam. हमेशा दा conspiracy और दसी से दा इंसानी मिजाज की कल सड़ी देर नजदे सड़े ची भी अगर सड़ी सर फ्रॉड की वो क्यों सर कहना नजदे सड़े and सड़े पे डिपेंड करी you will rely upon a guy and he will cheat you. نجوڑا دے ورسر پہ یو کیو کی بن کر سمجھے یو غار کی حواریین دا دولس حواریین نو دے پکی منحرف شا تبقیت شا منحرف شا انحراف ہے and he became informer for $25 million. Maybe. Same was the case at that time. So he was apprehended by that guy and been handed over to the Jews of that time. Allah Ta'ala the other resemblance the Isa alayhi salam pa dawa cho akho ascend kar agar porta kar and the people crucified that guy Judah. Dewa ji Allah Ta'ala surah Ma'idah ki bal shubbiha lahum bal shubbiha lahum. No dewa ji Allah wahi
چې فختلف الاحزاب من بینهم اختلاف کو ډلو په خپل میاس کې په باب د عیسی کې فویل للذین کفروا هلاکت د اچانه پر چې کفر کړي دي بم مشهد یوم العظیم د حاضر دا غلوې رضینا چې عیسی باب کې چا کفر کړي دي الله تعالی وایي په غلوې ورسې کله حاضر شي د دې لپاره یو لوی هلاکت دی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران زي ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ويعلمه الكتاب تعليم والكيد الله تعالى الكتاب هذا كتاب. قالت ربي قالت ربي الله و مریم ربي او رب زما الله يكون لي ولد سرنگ بما د پار بچي ولم يمسسني بشر حالانکه ند ټچ کړي مالا بشر یو نارینا نه په جایزه نه په ناجایزه نه په جایزه نه په ناجایزه. قال او الله تعالی کذالک الله دغرنګ الله تعالی یخلق پیدا کوي ما یشاء هغه شی چې دی وغواړي اذا قضا امرا چې کله الله تعالی فیصله وکړي دی او کار هغه ته بیا د اسباب ضرورت نه وي. الله تعالی ته بیا د اسباب ضرورت د بچی د پیدا کېدو د لپاره د نر مادي یو ځای کېدل دا خو یو نیچرل روټین پروسس دی، یو فطری طریقه ده چې کله الله تعالی وغواړي نو بغیر د دې پروسس نه وشي پیدا کی. اذا قضا امرا چې کله فیصله وکړي الله تعالی د یو کار فانما نو خبر دا یقول له او یغیتا کن فیکون چې ش موجود نشي موجود، ش موجود نشي موجود. ويعلمه الكتاب تعلیم ورکړي الله تعالی دتا الکتاب د کتاب والحکمت د دانشمندۍ. نو حکمت موقع برمحل رښتونه خبره کول، د حکمت پښتو کې تعریف ده موقع برمحل رښتونه خبره کول. نو بعض اوقات خبره رښتونی خو موقع نه کته وکي نو لوی فتنه نه پیدا کیږي. سکیږي فتنه ته پیدا کیږي نو التا هغه خبره تر حکمت خبره نشي ویلې. خبره خو رښتونه ده خو خبره د حکمت نه ده. ويعلمه الكتاب تعلیم ورکړي د کتاب او د دانشمندۍ والتورات د تورات والانجیل او د انجیل. نو دغلته یو بل مسله چې اساسی کتاب د عیسی علی السلام د پاره تورات، بنیادی کتاب دا غسو تورات. خو چون کې یهودو د خپل مرزای مطابق پاغه کې چینجز کړیو نو انجیل د هغه د کریکشن لپاره راغی چې کوم ځای هغه چینج کړو انجیل هغه د کریکشن کړو. دیو چې د عیسایان دوه کتابه مانی اولډ ټیسټمنټ او نیو ټیسټمنټ. ورسولا الى بني اسرائيل الله تعالی بلېږي دلا رسولا رسول بني اسرائيل ہوتا او دې بسوي ورته یقول دې بوي انی قد جئتکم چتا کی سرا ذرا غلیم تاز تاب آیت په معجزه من ربکم د جانب دربستا سنا انی اخلق لکم چیزب پیدا کوم تاز د پارا اخلق پیدا کوم با یعنی شکل بور صورت بجوڑو اخلق لکم جوڑاوم بتاز د پارا من التوین د مڈنا تین مانا مڈ کیا ہے تاسو ورته سوای خټه لای خټه نو مټ خو ورته انګریزي کې وایي په پښتو کې ورته وایي
میم ٹھی اچھا کہیعت تیرے پشکل د مارغو فانفخ فیہ زب پکے وام اغکے فیکون طیرن دا بکیگی مارغو بیزن اللہ پا اذن دا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام بدا سے خطر آواغستا ادم مارغی او شکل بیتی جوڑ کو ایسی پکے پکے ورکا چی دا سے بیو لکر مارغو بحلو تا صحیح شو او دا ذکا پا عیسیانو کی دا عندیر آلا چی دکی خدای قوتو دکی سشو خدای قوت ہو خو خدای قوت ذکر نو شکورا دے ہر یو کار سره وي باذن الله دا الله په اجازه ذکر صحیح شو کته کی خدای قوت ہو به د اجازه ضرورت نو د چاهل ته ضرورت دیکھو په خپل خدای قوت لرو. وابرئ الاکما ازبا صحت ورکوم جوړوم با الاکما مورزاده روند چې د مور پیدا شوه کوم روند وی نو د عیسی علیہ السلام زمانہ کې دا ته ولیکي چې طب میډیسن علاج معالجه ډیر پټاپ وا علاج معالجه تاسو نو مرو دلته کنه افلاطون غو لوی جهاندیده حکیم دا په دغه زمانہ کې د عیسی علیہ السلام زمانہ کې پلیټو انګریزي کې ورته څه وایي پلیټو نو دغه افلاطون سره لوی حکیم دغه د میډیسن فلار دی د طب سره د طب بابا دی نو د هر یو بیماری د پاره د دغه زمانه د حکماو د غیر ریسرچ موجود او علاج موجود او ټریټمنټ موجود خدا دو بیماری داسې وي چې د علاج غیر نه ورته یو د لیپرسی موږ ورته برګي وایو پیس ورته وایو او یو د مور پیدا چې بکم بچي ډون پیدا شو یو خو هغه چې بینا وسترګې لاندې شوې دا یې علاج به وو خو چې د مور پیدا شوی ډوندې نو ته خو ډیولپ شوی نه دی نظر نو اوس نه ډیولپ کېږي خبره ده نه نو د دې دواړو علاج دای سره نو الله تعالی هر پیغمبر ته دا ولي کوم مسله دا یو جنرال رول دی هر پیغمبر ته معجزه چې ورکړي د هغه زمانه د مهارت د عاجز کولو لپاره ورکړي د معجزې لغوي معنی د عاجز کون کی څه شي عاجز کون کی چې مقابل عاجز کی چې مقابل او مخالف عاجز کی نو کوم مقابل چې په هغه زمانہ کې پټاپ دی چې په هغه زمانہ کې پټاپ دی د عیسی علیہ السلام زمانہ کې طب پټاپو نو د دوه معجزو هغه طب هغه عاجز کړ صحیح شو د موسی علیہ السلام زمانہ کې سحر او جادو پټاپو سحر او جادو پټا پند موسی علیہ الصلوۃ والسلام غسق او لکړي هغه جادو هغه ها د ابراهیم علیہ السلام زمانہ کې هم جادو پټا پو نو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اور کې ورغورځید او دغه څه پکې ناستو نو یو ډیفیټ ورکړه دغه زمانه جادو ده کرتب لا موږ ورته کرتب وایو ټیکټکس یعنی دغه زمانه کې ټیکټکس پټا پو او د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې لټریچر پټا پو څه شي لٹریچر لیکوال یعنی لیکوال چې دغه زمانه د دنیا کې مشهور لیکوال شاعران مشهور نثرنگاران مشهور پیغمبر اسلام تعالی تعالی د قران معجزه ورکړه چې غټول سره ډیفیټ ورکړه خبره ده نه کړه نو دا یو جنرال رول دی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ أَجُوڑَوْمْ بَدَمُورَ پَيْدَاڑٌ وَالْأَبْرَصَ أَدْبْرَكِ مَرَزْمَرِزْ وَأُحْيِي الْمَوْتَى جُنْدِكُمْ بَمَڑِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ اخبر بدر کو تاستا بما پاشے بالے تاکلونا چی خوری تاسو وما تدخرونا غچ ذخیرہ کوئی تاسو فی بیوتکم کورن اقبلو کی عیسیٰ علیہ السلام با یو سوی تا ہوئے وینی سار احمدہ تبنن ماخام ڈینر کی فلانے شیخ ہوئی نو واقعی چی دے با ڈینر تکینا اغا شیخ پوکو او جباری سبا با تب لنچ کی فلانے شیخ ہوئی نسبا چې بدلین تکین است او ماغه شی ورله مخه درا دا معجزه وا ان فی ذلک تاکید پر پدې کې لآیت لکم واضح نشانی و تاز د پارا چې دا پیغمبر دی ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنان یې ومصدقا لما بین یدی
ومصدقا اپدے حالت کے چزب تصدیق کون کے کنفرم کون کے بین لما مضامین دا کتاب بین یدی چ مخ کے زمانہ دے زمانہ مخ کے کم کتاب من التورات یعنی تورات یعنی زچ راغلے نزل تورات ریجیکشن نکو د تورات کنفرمیشن او کریکشن کو د تورات کو کنفرمیشن او کریکشن تایید او تصحیح سشے تایید او تصحیح ہاں وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي أَدِيدَ پارا چی حلال کم تاسو بانے بازے آشے حرم علیکم چی حرام پیشے ہو تاسو بانے نو پہ یہودیت کی دی بانے اللہ تعالی فیٹس حرام کرو سشے حرام کرو فیٹس دا زناور چربی پہ حرام کرو سورہ انعام کے آگے بیان دے کم سے بیان دے سورہ انعام عیسیٰ علیہ السلام ورته وی یہودیت کې دا خدای حرام کړو ز الله راولې ګلم هغه حرمت ختم ک حلال کړو حرمت ختم ک حلال کړو تاسو باندې الله تعالی حرام کړو دغه وګور وش چې دا په دو ځای نه ده بندلا او مرغابی تاسو مرغابی الی نو الی او دا قسم مرغا او د اوش پشان زناور دای در باندې حرام کړو یہودیت کې نو چې رااله زیر جایز کوم صحیح شو وجیتکم بآیت من ربکم اراغلیم تاستا فمعجزت جانب در ابستاسنا فاتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالینا واتیعونی طاقت کوئی زما ان اللہ ربی اس عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دا قسم معجزات ورسرا نو شرک ہمیشہ پر دو طریقوں سره پیدا کیجیے نمبر اول یا خود دی وجه چې صدا سے بظاهر میتافیزیکل اما فوق الطبیعیات حرکات دی یو سړی نه اولی دیشي څنګه ما فوق الطبیعیات میتافیزیکل چې فزیکلی کار نه کیږي میتافیزیکلی یو کسو کو نو بس انسانان هغه کنفیوز شي چې دا به خدای ها ناشره کارونه نو انسانان کنفیوز شي چې دا به خدای وای یا به خدای شریک یا به خدای وي یا به خدای شریک وي یوا نمبر 2 یار دې بندنا دومره پاکیزگی وګوري سو ګوري پاکیزگی چا په عام انسانانو کې نه موجود نه انسانان بیا کنفیوز شي چې دا بنه یا خدای وي یا به خدای شریک وي یا به خدای زوی نه دې په اپروچ کې خطا شي د دې وجه عیسیٰ علیہ السلام په حواله دغه خدشه هغه زمانہ کې موجوده چې څوک ورته رب ونه وایي صحیح شو مستقبل کې الله تعالی خبر لہذا عیسیٰ علیہ السلام چې چرته بیان کړي نو دا خبره خامخا ذکر کړي ان الله ربي وربکم چې الله تعالی زمام رب دې استاسم رب دې زه د هیڅ رب او لارډ نیم لارډ جیسس نیم د جیسس لارډ نیم زما لارډ هم الله دې استاس لارډ ان اللہ ربی و ربکم تاکہ سر اللہ تعالی رب زما دے رب ستاسو دے فعبدو بندگیو قیدد هذا صراط مستقیم دانے غلار دا فلما اخص عیسیٰ منہم الکفر نما پر جمعہ کے دا بیان ہوتا تفصیلی بیان جمعہ کے نوکو دا مووی چی راوتے دا دی پیشن آف جیسس کرائسٹ نو پیشن آف جیسس کرائسٹ بانے میں مستقل بیان وکړو چې عیسی علیہ السلام کله راولې غل شي دا ټولې کنه بس مختصر ورته معلوم شي چې الله تعالی کله عیسی علیہ السلام راولې غو نو دغه زمانہ کې رومیان په بلاد الشام باندې قابضو رومیان په بلاد الشام باندې قابضو او د فلسطین علاقه دا د یو رومی گورنر پیلاطوس په کنټرول کې و پیلاطوس او یهودیان دا هغه ته بالکل سرندر شوی یهودیان ورته بالکل تسلیم شوی او د دنیا جهان ګندګي او غلاظتونه په يهوديانو کې پیدا و د دنیا جهان غلاظتونه او ګندګي په يهودي کې پیدا و نو عيسى عليه السلام چې راغی
نو دوه کارونه وکړل. یوه د یهودو په دې ګندګو او غلاظتونو باندې تنبیه شروع کړه چې دا تاسو کوي زناور زامنو دا کفر دی دا شرک دی. په غلاظتونو او ګندګو باندې تنبیه شروع کړه یو. او نمبر 2 د بهر نه دراغلي حکمران تسلط دغه خلاف تحریک شروع کړ چې دا نبیان دا کوپیشن دی. صحیح شو. عیسی علیہ السلام دا کوپیشن خلاف تحریک شروع کړ. لہذا وګوره د ظلمیانو په انداز خلق هر دور کې پیدا کیږي. ظلمیانو په انداز د ظلمیانو په نوم خلق هر ځای پیدا کیږي. دغه يهودیت خپل مولایان هر د مخالف شو پیدا باغی دی د موږ له شر جوړي فتنه جوړي موږ په دای وجني سکه را باندې دا په سپر پاور باندې مو وجني. صحیح. نو د خپل د مولایانو کونسل راوغسته. مولایانو کونسل نو د مولایانو کونسل د عیسی علیه السلام خلاف غایبانه هیرینګ وکړ. صحیح وکړه غایبانه هیرینګ وکړه د کیس او دا ډیکری وکړه د خلاف چې دا باغی دی. دا څه شي دا باغی دی. خیالات ګنده دي. د خیالات ګنده دي یا د موجوده اصطلاح په بنیاد دا ټیررست دی. لہذا مونږه سفارش کوو یعنی ریکمند کوو گورنر ته چې دې کروسیفای شي چې دې شي په صلیب دی واچول شي. گورنر ته چې دې دا ریکمنډیشن ولېږو اکه لکه انسانیت ولګ هغه دا زیاته دي. هغه دا زیاته دي. بس یو سره د خپل فکر نه لګیا دي. صحیح. هغه تیار نشه دي هغه شی پر کولو ته تیار نشو. صحیح. خدا خودم را لالیان دی له داسې چل ورزي هغه داسې را ټینګ کو چې اپیره نه معاشي اعتبار سره او سیاسي اعتبار سره چې د گورنر لپاره بل لار نه و سوال دي چې امضا کی نه غوړي ریکمنډیشن وسکو هغه امضا کی. عیسی علیه السلام د فلسطین په یو غره کې پټو. دا غر نوم د کلیلی او خپل 12 اهم سپورټران حواریین وای ورته. صحیح ورته حواریین او حواری وای هیلپر ته سپورټر ته خاص خلق دا ورسره وو. په دغه 12 کې یو کس گمراه شو. جوډیس دغه نامه ده. څوک وته جوړا وای څوک جوډیس وای. جوډیس هغه د هغه زمانه د سکو او د کرنسۍ په لالچ د کرنسۍ په لالچ عیسی علیه السلام دې ته پلاس ورک. عیسی علیه السلام 20 ملیون واسطه دې ته پلاس ورک. عیسی علیه السلام چې دوی ونه ساو کوم زیاتې ورسره کو وهي دبوي په دا کوړو باندې. صحیح. د ګیره او د سر نه راځو کله به خپینه ونی په الله ازمکه راځو. نو د په دغه يهودو کې فعلا ورزو مسلمانان بلاړي یعنی د منون کې هم په قوم کې موجودو خدای وسنو دغه قدرت نو هغه غریبانان ورپسې روانو جړل او زنانه ورپسې روانې هغه یې جړل. عیسی علیه السلام د خپل کسانو ته ویل چې چینی ولو به مال دومره وخره کې د خلکو سره خبره کوم. صحیح. نو دا خلکو ته خطاب وکړو او خصوصا زنانه ہوتا. کیوں آپ جلدی میں نکل گئے؟ نو سوچو نو دا خلکو ته وې خصوصا زنانه ہوتا چې په ما مجاړی په ځان وجاړی په خپل بشو وجاړی تاسو باندې یو وخر روان دي چې تاسو لور او زوی سره به هغه عمل کیږي چې یو زنانه به دا خواهش لري کاش چې زه شندوي زه وچوي چې دا بچي مې نه وراوړي چې زه وچوي دا بچي مې نه وراوړي کاش چې زما په سینې کې پای نه وي چې دې بچی ته مې نه ورکړو دا ژوند نه پاتې شوی
صحیح نو د عیسی علیه السلام نه بعد په دوی باندې ټیټوس یو حکمران ټیټوس هغه په باندې مسلط شو. او یا زره يهوديان قید کې واچو په زرګونو قتل کړل. ځوانان ورله د مصر او د خواوشا علاقو ماینز تولېګل. تاسو وایي ورته معدنیات ته ولېګل. ډېر مشکل کاری. خیستا او دراسته دي جنکای دا قوم په خپل قبضه کې ته واغستل. حسین جمیلی جنکای چې کله جګې لوړې خولي او نوجوانان هغوی به مخامخ خودرول په هغوی باندې به تیراندازي کوله. څه به کول؟ مشک به پې کوله تیراندازه ټریننګ یې پې کوو. او نوجوانان دا به خوړونکو شرمخانو سره او سپو سره په جنگ ورستل. څه به وکړل؟ په یو لوی پنجره کې د دوی نوجوانان دا به څه وکړل؟ خوړونکو شرمخانو سره او سپیو سره په جنگ به ورستل. صحیح؟ الله دې رحم وکړي. او دوی به کتل چې زما هغه بچي سره داسې عمل کیږي. ادمیان د به جړل ځکه موسی عیسی علیه السلام ورته ابتلا ورکړې وه. عیسی علیه السلام پر راکشلو دغه غار ته بوته او بند کړ. صحیح؟ سره د هغه انفارمر دا ولیکه کوم انفارمر چې جوړیس هغه ورسره. نو الله تعالی عیسی علیه السلام ژوندی وخېجو او د ده ریزمبلنس او مشابهت په جوړیس واچو. خلک چې راغلل نو هغې صلیب ته وخېجو. څه یې وکړل؟ ځکه هغه شکل د چا په شان شو؟ د عیسی علیه السلام په شان. سوره المائده مائده اول سوره نساء وګورئ. سوره نساء کې وګورئ. سوره نساء کې آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 157 ومکتا وقولهم په سبب د وینا د یهودو الله تعالی موږ دایمه العونان کړ چې دوی ډېر ګنده خبرې کولې او ګنده عملونه کول. یو ګنده وینا یې دا وه چې لا قتلنا تحقیق سره مون قتل کړی دی المسیح مسیح عیسی زوی د مریم رسول الله چې هغه رسول د الله دی. اوس الله جواب ورکوي. یهود دا دعوه لري چې مونږ عیسی علیه السلام څه کړی دی؟ قتل کړی مو دی. او 150 وقولهم الا قتلنا چې مون قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم چې رسول د الله دی. وما قتلوا حالانکه دوی قتل کړی نه دی. وما صلبوه نه کروسیفای کړی دی. ولکن شبه لهم دوی لپاره تشبیه کړی شوی ده. شبه لهم معنا تشبیه کړی شوی. تشبیه معنا چې خدای ریزمبلنس دغه ملګری باندې واچو او عیسی علیه السلام وی خېجو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکید سره کسان چې اختلاف کوي په باب د عیسی کې چې قتل شوی دی کنه الله تعالی وایي په خپل په شک کې دي. لفی شک منه ځکه چې څنګه کروسیفای کړ دی خو ګورئ چې دغه سره څنګه کروسیفای کړ نو چې هغه نه ساوته نو خپل شکل ته کنورټ شي. بیا څه چلو خپل شکل ته وایي دا څه خو یا عمل غره خو جوړی است
ویزه بس خلکو ته وایي چې عیسی علیه السلام ختم شي، خلکو ته وایي ما لهم به من علم اشترطوا سر پدے بانے ازدلی الا اتباع غزوان مگر صرف دو گمان اتباع دا وما قتلوا یقینا دوی نہ دے قتل کرے عیسیٰ علیہ السلام، بالکل نہ دے قتل کرے، بر رفع اللہ الیہ بلکہ پورتا کرے دے اللہ تعالی ذات پلتا، وکان اللہ عزیزا حکیما ادے اللہ تعالی غالب او حکمت والا. خبر دین کرا نو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندے او خجو او جوڑیس قتل کریشنا جوڑیس قتل کریش واپس در سخت پر سبب چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا بیان شروع کو دا تبلیغ شروع کو، یو طرف ته قوم ایڈریس کول چې د نارواو نه راو بس، بل طرف ته حکمران چیلنج کول، بل طرف ته حکمران چیلنج کول. نو څه کله ته حکمرانم چیلنج کیو جماعت کې مسله هم کې نو خلک بیا ستا مسلې ته هم خود نه کیږي، وای دې مولا ته کنه ځکه نه فتنه ده مصیبت ته. اوس پولیس راځي ابوزي دي صحیح، اوس استخبارات والا راځي ابوزي دي، اوس خاد والا راځي خبر ده کړه سرندوی راځي ابي دي صحیح، بلکې خدادا چې دې مولا مخالف شي، خبره ده چې دې مولا مخالف شي. عیسی علیہ السلام چې داخله مبلغ باندې روان دي صحیح. فلما اخذ عیسی کله چې ولید عیسی علیہ السلام من ددینا الکفر کفر قال نو اوید من انصار الی الله چې څوک د امداد کوونکي زما په دې حالت کې چې تون کی الله طرف ته. قال الحواریون او حواریین هلپرانو نحن انصار الله منگا امداد کون کی دین دا اللہ یو آمنا باللہ ایمان راوڑے دے منگ اللہ بانے وشہد بے اللہ مسلمون اتگواشا چھ منگا اللہ تسرنڈر کون کی ربنا آمنا اور رب منگا ایمان راوڑے دے بما انزلتا پاغ تورات و انجیل چتا نازل کرے دے واتبان الرسول منگا اتباع کرے دے پیغمبر فاکتبنا مع الشاہدین اولے کتمو ملگری دا دے گواہی کو ان کو ومکرو دے تدبیرو کو دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او اللہ تدبیر کرے دا نجات دا عیسیٰ ای تدبیرو کو دا قتل اولو دا عیسیٰ اللہ تعالیٰ تدبیرو کو دا خلاص اولو دا عیسیٰ واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کو ان کے دے ندالتے ہو مسئلہ دا عقیدی اولی کا کہ انسانوں پلاننگ کئی پہ یو ایشو کی خ یا بد، انسانوں پلاننگ کئی یو خبر باب کی خ پلاننگ یا بد. خدا اللہ تعالیٰ ہم دا ہر ایشو متعلق پر پلاننگ دی نو کدا پلاننگ دا انسان موافق دا پلاننگ دا اللہ سر راشی کدا تدبیر انسانی مطابق راشی دا تدبیر دا اللہ سر نو خوچسو دے غواری آکارو شی چې دا انسان څه غواړي اکارو شي، ځکه چې تدبیر د خدای هم دغه چې دا کم د کړی دی، او که تدبیر د مخالف د تدبیر د الله نه راشي نو بیا غالب راځي د الله تدبیر، کله ډېر هم ځان سره کې اکار بکیږي نه. خبر دین کړه دغه دلته دا مسله معلومه شو چې دیم تدبیر وکړه الله هم تدبیر وکړه والله خیر الماکرین، چې د خدای او د انسان د تدبیر یو بل سره مقابله راشي نو چا چې تدبیر بغالب کیږي د الله تدبیر بغالب کیږي. صحیح شو. نو هغه ځای بیا مونږ وو چې مونږ خپل وکړه خو د تقدیر فیصله داسې وشوه، مونږ به سوای مونږ د تقدیر مونږ دغه د خدای تدبیر ته تقدیر ځکه وایو چې دا مونږ ته معلوم نه دی وخت مخکې دا دالته ولیک چې هم دغه تدبیر د خدای فی الحقیقت تقدیر دی او تقدیر ورته ځکه وایي چې یو فیصله شوی کار دی خو مونږ ته معلوم نه دی، یو فیصله شوی کار دی خو مونږ ته معلوم نه دی. نو دې وجه چې مونږ خپل وکړه خو د تقدیر دغه فیصله وا یو دویم ورپسې چې دغه کار په دغه انداز شي حالانکه زمونږ د تدبیر پر ضد شو، زمونږ د تدبیر پر ضد شو. نو پیغمبر علیہ السلام وی عقیده ساته الخير فيما وقع چې دا څه وشو خیر هم ستا په دې کې دی، بظاهر خو ته پکې خیر نه ښکاري خو په حقیقت خیر په دې کې دی. بعض اوقات دا څه وشي یو سړی هغه ځان په ایرپورټ ته په ډېر تکلیف باندې رسي او 2 منټه کې جیاز وي څه وشي 2 منټه کې دي اوس دې څومره خفه شي
زماغه میټینګ د $1 مليون میټینګ، $1 مليون فائدہ راته ملاوي ده، جیاز رانه وته بس میټینګ قران وته لاسه. اوس کزلار سم عملی $1 مليون خو مې د لاسه وته او هغه جیاز ته لاره کې پریوسی اته دې پاتې شوی دی. اوس دې څومره خپاو ځکه دغه په حقیقت خساره وکړه. صحیح خو چې لیټر ران ریزلټ وګوري وي شکر دې خدای چې پکې خطا نه دی الله. صحیح شو خبره. پیغمبر اسلام ویل خیر فيما وقع، عقیده دا ساته چې خیر په هغه شی کې چې خدای کم کار وکړي. ایا رسول الله شوی دی او خامخای نو بس کدا عقیده کله برابر شو نو سړی بیا په خساره خفقیږي نه او په نفع باندې متکبر کیږي نه چې څه خیر ورته ورسي دی خدای فیصله ونه زما به کې څه کوال دی او په تکلیف باندې نه به خفقیږي نه وایي کې خیر دی. سوره حدید Mr. Professor, Surah Hadid, ayat number 22 and 23. ما أصاب من مصيبة في الأرض ayat number 22-23. ما صاب من مصیبت فی الارض نرسے گے اس مصیبت پزمکہ کے مکہ مانا پمال کی ولا فی انفسکم بدن استاذ کی الا فی کتاب مگر دال کر دے کتاب کی من قبل ان نبراها مخکر دینا ان نبراها چ مونږ ریلیز کړه دا د ریلیز د مخکې خدای خاصه لیکل دي چې it will happen like that. If you will plan every plan you cannot stop it. صحیح ان ذالک علی اللہ یسیر تاکہ سر دا خبر اللہ تعالی تا آسان دا لکے لا تاسو غلاما فاتکو دا دید پارا چی تاسو خفل شی غلاما پا آغا شی بانے آغا فائدہ بانے فاتکم چی فوت شوی رضا تاسو دا چی دا خدای فیصلہ وا ولا تفرقوا اچتاس متکبر نشئی بما آتاکم پاغ فائدہ بالے چتاس تا اللہ تعالیٰ در کرے گا بس دا خدای فیصلہ تا فائدہ ملاوش. واللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالیٰ نخوخی ہر کس مختال چی متکبر پا حرکاتو کے فخور متکبر پا کلام کے. اللہ تعالیٰ وی چې حرکات د متکبر زما دیم نی خوخ او فخور مانا چې کلام او اقوال د متکبر وی زما دیم نی خوخ. موس واپس لارسا چې خبره مدا کولا چې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دیم تدبیر وکړه الله تعالی وکړه د خدای تدبیر بهترین تدبیر او کامیاب شي. د خدای تدبیر ځکه چې کوم ځای د انسان تدبیر د خو یا د بدو د خدای تدبیر سره مطابق راشي نو دې پکې کامیاب شي دې پکې شي کامیاب شي اګه د الله تعالی فیصله ادروایز وي نو کبه دې سمرو پلانینګ وکړي دې کامیابی نه صحیح د الله تعالی فیصله هغه پریویلینګ وي او چې کله د خدای فیصله پریویلینګ وي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي ته عقیده ساته چې الخير فيما وقع خیر په هغه شی کې دی چې دا کوم شی وشه بظاهر په کې ته خیر نه ښکاري خو په حقیقت باندې کې خیر وی الخير فيما وقع نو کله دا عقیده برابر شو نو تاسو به تکلیف رسیدلې او ته خفه نه کې صحیح تاسو به راحت رسیدلې او ته باغی باندې متکبر نه یعنی بیلنس پېستا د تکلیف وخت یوم او د راحت وخت یوم. اذا قال الله یا کا چوي الله تعالی یا عیسی چو عیسی انی متوفیکا د توفی معنی مړول نه دی د وفات لغوی معنی اخذو کا کاملا مکمل اغستل دی څه شي دی مکمل اغستل دی نو متوفی کا معنی قابضو کا کاملا زستا قبض کون کے امزان طرف تا راکش کون کے امستازان طرف تا مکمل نو مکمل راکش کون کے معنی دار چې صرف ستا سول او روح نہ بلکہ along with your body صرف ستا سول نہ فزیکل باڈی
اذ قال الله یا کاچو اللہ تعالی چه او عیسی انی متوفیکا زاغستن کے مستا کاملا ورافعو کا پور تکون کے مستا الی زان پلتا ومتوحرو کا اپا کون کے مستا یعنی نجات در کون کے من الذین کفروا دا کسان چه کفر کرده وجاعل الذین گرزون کم دا کسانو اتبعو کا چه غیستا تابداری کرده فوق الذین کفروا دا پاس دا کسانو چه کافران شوی دی لا یوم القیامت تروز دا قیامت سوپنو در حواریینو چه کم مقام دی اگر دا عیسیٰ علیہ السلام دشمنانو قطن نشکی دی ثم الی مرجعکم بیا ما طرف تواپس استاسو دا فاحکم بینکم فیصل بکم یستاسو کی فی ما کنتم فی تختلفون پاغشے کے چوئی تاسو آگے کے اختلاف مکولو فاما الذین کفروا ارچا کسان چا کفر کرے فوعذبوهم غضابا شدیدا غضاب ورکوم دویلا عذاب سخت پا دنیا و آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدوی سرسوک مددگاران و اما الذین ہرچی آکسان چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنی کو فیوفیم اجورهم پورا بور کر دوی تا اللہ تعالی اجرون دوی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی نخوخی ظالمان ذالکا نتلوه علیکا دغ خبر دا للمون دا تاتا من الآیات دا آیتنولا والذکر الحکیم دا حکمت ندک پند ذکر مانا پند نصیحت اس د دې خبرې جواب چې بے پلار عیسی علیہ السلام څنګه پیدا شو نو الله تعالی وای دا څه ناشنا کار خو نه دی د دین وړاندې ما آدم علیہ السلام پیدا کړو دا خو پلار امور دواړه ان مثل عیسی تاکک فرا مثال د عیسی عند الله پنځ د الله کا مثل آدم پشان د آدم دے خلقه من تراب پیدا کا الله تعالی دې د خاورنا ثم قال له بیا اوید تکون شموجود فیکون نو موجود شو نو کوم خدای دومره خایسته انسان د خاورنا پیدا کول شي نو هغه خدای دی یوې زنانه خایسته انسان نشي پیدا کول الحق من ربک حق نازل جانب درفستان فلا تکن من الممترین مکے گتر شک انکنا فمن حاجک پس سوچتا سر آرگومنٹس کئی پہ پباب دی عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما جاکا پس دعا چراغ لیتا تا من العلم دپوہنا فقل نتوایا تغالو رازی آرگومنٹس کوئی نو چتاسو ایروگنٹ شوی ہے په خبره ځان نه پوي نو دې لپاره خو یو لار ده چې تاسو خپل فیملی راولئ ازب خپل فیملی راولم نو ټول به په شریکه دعا وکړو چې خدای کم په غلطه لري غسر د فیملی تباہ کړي فقل تعال دې ته مباهله وای سوې ورته مباهله فقل تعالوا تورتوا يا راضي ندعو ابناءنا چراو بلو زامن قبل و ابناءكم زامن ستاسو ونساءنا ابي بيان قبل ونساءكم ابي بيان ستاسو وانفسنا اپخپلم وانفسكم تاسو ثم نبتئل بیا تضرو مانا فعاجزای بخدای تدعوكم فنجعل لعنت الله وبوای لعنت الله علی الکاذبین پدروجن باندې ان هذا تاکي سردا خبره له القصص الحق دارفتن کسیدی وما من اله انشتر معبود الا الله مگر یو الله وان الله تاکي سر الله تعالی له العزیز خامخاد غالب دی الحکیم حکمت والد فان تولوا کدی خلق مخغرض فان الله نو تاکی سر اللہ تعالی علیم بالمفسدین عالم دے فساد کا ان کو باندے قل تورت او آیا یا اہل الكتاب او اہل کتاب تعالی راضی الہ کلمتنا خبرتا سوائم بیننا کہ برابر دم یزمون کے و بینکم یستاسو کے اللہ نابدا کہ بندگی بنکو الا اللہ مگر دیو اللہ ولا نشرک به شرک بن پیدا کو اللہ تعالی سرا شیئن حصے ولا يتخذ بعضنا بعضا ان بنی شیو بل اربابا خدایان ارباب جمع در رب دا یعنی انسان با انسان تا خدای نوئی نو کدار سره ومنه نبی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاړ بنوي
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله بغیر الله فان تولوا کچری دوی مخ ګرځو یعنی نه منګر سره ده فقولوا نتوقع صورت وایه چې اشهدوا تاسو گواهی بأننا مسلمون چې مونږ غاړه کې خودون کیو و یا اهل الكتاب اوس بل خبره چې د يهود او نصارا او دواړو دعوا کوله چې مونږ د ابراهيم عليه السلام په ملت یو ځکه ابراهيم عليه السلام يهوديو عیسایانو ابراهيم عليه السلام عیسایو مسیحیو الله تعالی وایي دا عجیب خبره ده يهودیت پیدا ده تورات نه بعد او عیسایت پیدا ده د انجیل نه بعد ابراهيم عليه السلام خو آلموست 2.5 کال وړاندې د موسی عليه السلام نه تیر شوی دی سوره یا اهل الكتاب واهل الكتاب لم تحاجون تاسو ولې آرګومنټس کوي په ابراهیم په باب د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التوراۃ حالانکه نو نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعد مگر پس ددنه افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کوي ها خبردار انتم تاسو هاولای دغه کسانی حاججتم چې تاسو آرګومنټ کړی دی فيما پا خبره کې لکم به علم چې تاسو هغه باندې علم دی فلم تحاجون نو تاسو ولې آرګومنټس کوي فيما پاغه موضوع کې ليس لكم بعلم چې نشته تاسو هغه باندې علم والله يعلم الله تعالی پوهیږي وان تم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو ورته بیا دا آیات وای نه مون خبر نه چې څه شي دي ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی الا نصرانی ولکن کان لیکن وہ دے حنیف مسلم مخلص مسلمان حنیف دا اصل کے ٹائٹل دے ملت دے ابراہیم علیہ السلام اصل ٹائٹل دے مخلص وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانو نو اللہ تعالی او ابراہیم علیہ السلام یہودیوم نو یہودیانو دعوی غلط ده عیسائیوم نو د عیسانو داوا غلطه ده مشرکوم نو د مشرکانو داوام غلط ځکه ابو جهل به زمانی کو زه داغه په دین باندې الله تعالی چې درې واړو داوی غلط کړي نو اوس د ابراهیم علیه السلام فالور سوق دي سوق د حق لري چې داو کوي الله تعالی وایي ځکه چې ان اول الناس تاکي سره زیات حقدار د خلقنا د ابراهیم علیه السلام د اتباع د داویل الذین یقینا خلق دې اتبعوا چې د ابراهیم اتباع کړي دا دغه زمانه کې وهذا النبي اتى پیغمبر والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل والله ولی المؤمنین الله تعالی دوست د مؤمنانو ود طائفه من آل الكتاب والیو دل د آل کتابنا لو یضلونکم دا خبره کچری دی گمراه کی تاسو هغه دا کوشش کی چې تاسو گمراه کی وما يضلون الا انفسهم گمراہ کوي دوی مگر ځانونه خپل وما يشعرون خود ته احساس نه کیږي یا اهل الكتاب او اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولتاسو کفر کوي پیاتونو د الله وانتم تشهدون حالانکه د شهادت معنی ته علم دي تاسو پوهیږئ چې دا کفر پیاتونو د الله دا ناروا دي یا اهل الكتاب او اهل کتاب لم تلبسون الحق ولتاسو مکس کوي حق بالباطل د باطل سره وتكتمون الحق اول پټوي حق وانتم تعلمون حالانکه تاسو پوهیږئ وقالت طائفه من اهل الكتاب اوس دا د اهل کتاب یو استراتیجی وا ځکه چې په ماحول کې خدا مشهور دا په خلک دي تاسو کې هو خلق ته تعلیم یافته دي سابقه کتابونو باندې ایمان او د خبرې چل ورځي نو راځي یو بل استراتیجی کو چې د پیغمبر د گروپ نه خلق ځان سره راو باسو دغه د گروپ نه خلق راو باسو واپس کافرانو کو نو څنګه کداغه ډایرکټ وته چې پرې د دروغجن دی داسې دا خو نه مانی وینا داسې به کو سحر بلټ شي یو گروپ پیغمبر علیہ السلام باندې به ایمان راوړي سبب کو ایمان و پیلاړو صحیح نو ماجیګر به بیا لاړ شو یره موږ سال کو تابانه ایمان لاړو چې دورځي موږ خپل کتابونه کنسلټ کړ نو ته موږ ته دروغجن ښکار شي صحیح نو واپس بشو دین نو د سرور کسان خو به کم از کم موږ سره روان شي چې واقعي دا پوهه خلک دی دوی بس تحقیق کړي ها فیکټس فایندینګ به کوي
وقالت طائفة من آل الكتاب او وی او ډلې د آل کتابنا آمنو بالذي چې ایمان راړی په پیغمبر یا په کتاب باندې انزل علی الذین چې نازل شوی دی په کسانو چې ایمان راوړي وجه النهار په اول د ورځې کې یعنی سحر وکفروا انکارو کید دین آخر او په آخر د ورځې کې لعلهم یرجعون شاید چې دا ساده مسلمانانو واپس شي د دین نه ولا تؤمنوا ایمان مراړی الا لمن ممنه تصدیق مکوئ مگر صرف د آجا تبع دینکم چې هغه فالو کړي دین تاسو قل تو وایا ان الهدى تاکید سره هدایت اصل هدى الله هدایت د الله دی ولا تؤمنوا ان یوتا احد مثل ما اوتیتم ولا تؤمنوا منیما ان یوتا احد چې ورکول بشي یو کستا مثل ما اوتیتم مثل د هغه شرف او د عزت لکه تاسو ته درکړې شوی دی نه که څوک وایي چې موږ ته پیغمبري راکړې شوې ده وی تاسو دا خبره نو منئ نه چې تاسو غو مقام بل چاله ورکول شي صحیح او یحاجوکم عند ربکم اقوما الوصلا چې او بل څوک پیغمبر کې دی شي نو بیا خو باغې د خدای دربار کې تاسو سره په دې ارګومنت کوي چې او دې ایډمټ کړی و او یحاجوکم یا باغوی ارګومنت کوي تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو د وینا په اساس قل تورتا اوایا ان الفضل چه مہربانی یعنی نبوت بید اللہ پلاز اللہ کے دے یوتیہ من یشا ورکی اللہ تعالی دا فضل آگا چاہتا چوے غواری واللہ واسع اللہ تعالی واسع مغفرت واسع دے علیم العالم دے یختص برحمت خاص کے پر رحمت پر بانے من آغا سوچ یشاو چوے غواری واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند لوی مہربان دے نوس چې الله تعالی د آل کتاب متعلق دومره لوی ډسکشن وکړو نو زین کې راځي چې د آل کتابو کې ډېر خلک شته نه به پکې الله تعالی نشته پکې چې پیغمبر باندې ایمان نه وړي د يهودو او نصاراونه دا خلک دي او دا چې کوم نراړي نو دا غي مسله صرف د پیغمبرانه ده ای چیټینګ کوي ای فراډ کوي هغه ناروا نشي منه کېده نو بس عافیت په دې کې غنل دي چې دا پیغمبر معنی نه کوم منه خو به بدا کاروم پرې دی دا بم پرې دی دا بم پرې دی دا بم پرې دی په ټولو خواته ولا مزري ومن آل الكتاب بازید آل کتابنا من آغسوگ دے انتابنو بقنطار کتاغ امین جوڑ کے ٹرسٹی جوڑ کے بقنطار قنطار وی د سرو زر یو لوی غرطا بقنطار کتے امین جوڑ کے د یو لوی دید د سرو زر یو ادھے الیکا دے بواپس کئی داتا تا زکاة خدای یرد دی ومنهم بازر دوینا قد انتامن ہو کتی امین جوڑ کے بدینار پیو دینار لا یؤدیه الیکا دے بن واپس کئی داتا تا الا ما دم تعالی قائم مگر علا چت پاتش پدے بان قائم یعنی سے دروازہ کی ور تفریو دے چ خدنا دینار خندرا کے ہمارا بچے اور ڈوڑا را کے بل تفروتم شو دینار نہ را کرے نو اخر بتنگ شنو دربے ادروائز پاسان ہے نہ دربے ذالک داد دے وجہ بانہو قالوا اس دانا کہ اوی دغه سی دینار قبضه کوي هغه وای دا مشرکان دي د مشرکانو مال چې څنګه وونه جایز دی لکه د بازي خلک ټیکسی چیټینګ کوي وی جایز دی ذالک بانہو داد دے وجہ چې دوی وای لیس علینا نشته مونږ باندې فل امیین په باب د ان ایجوکیټډ د مکی والو خلکو ته وسوي ان ایجوکیټډ امیان په باب د امیانو کې سبیرن اسلام د مؤاخذه دوی لار چې مال چې څنګه وو لیکن مؤاخذه نشته ويقولون ادوی دا خبره خدای کړی ده ويقولون على الله كذبا ويدي پان الله تعالی باندې دروغ او یعلمون دوی پوهیږي بلا او من اوفا بعهده چې چا وفا وکړه په وعده خپل باندې وتقاو يرد الله تعالی نه فإن الله يحب المتقين تاکي سر الله تعالی محبت ساتي د متقینو سره ان الذين تاکي سر کسان یشترون بعهد الله چې غي اخلي په وعده د الله باندې و ایمانه په قسمونو بدلولو قلوبانه سمنن قليلا لګي غونډي پیسې د خدای سره چې کوم وعده کړی دا هغه ما تکړه
اولئک دا کسان لا خلاق لهم نشتر دوی د پاره اسسا باخرت کې ولا یکلمهم الله خبر بن کې دوی سر الله تعالی ولا ينظر الیهم نبغوی دوی ته پرواز د قیامت ولا یزکیم نو پاکې دوی ولهم عذاب الیم دوی د پاره دردناک عذاب دی وان منه اتاکی سر بازیر دوینا لفریقا یودلدا یلون السنتهم چاوی تاوی جب خپل بالکتاب په کتاب باندې یعنی کتاب چې وي نو په داسې انداز وي چې خپل مقصد پکې بیان شي لتحسبوا چې تاسو وګڼئ دا خیال په کوي منل کتاب چې دا خبره د کتاب ده وما هو من الكتاب حالانکه نداغه د کتاب نه ويقولون ادوی وی هو من عند الله دا خبر د الله جانب نه ده وما هو من عند الله ان د الله جانب نه ويقولون ادوی وی الله تعالی باندې دروغ یعلمون حالانکه دوی پوهیږي ما کان لبشر نشتر یو انسان لپاره ان یوتی الله چې ورکړي د الله تعالی کتاب والحکم علمی حکومت حکم معنا علمی حکومت عالم کله وی والنبوت انبوت نو داغه د پاره دا تصور نشته ثم یقول للناس چې بیا دې اوې خلق ته کونو عباد لی چې زما بندگان شي الله تعالی وایي چې ما یو سړی ته نبوت هم ورکړی دی علم هم ورکړی دی کتاب هم ورکړی دی هغه چا دا وری زما بنده شه خدای نه خدای وایي د عیسی علی السلام باندې دروغ ولیدل من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولیکن لیکن خبر دالا چا خداوی چی کونو ربانیینا شیطان سو خدای خلق بما کنتم تغلبون الكتابا بما کنتم پا آغا ساز بانے چوئی تاسو تعلیم اور کلو دا کتاب بما کنتم تدرسون پا آغا ساز بانے چیز دکرم کلو دا کتاب ولا یأمرکم ادیتا صدا امر لکی ان تتخذ الملائکتا چی تاسونی سے فرشتے والنبیین پیغمبران اربابا خدایان ایامرکم بالکفر آیا دیب امر کئی تاست دا کفر کولو بعد از انتم مسلمون پس داغی چی تاسو مسلمانان ویتا تصور نشکی لئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحابه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسبحانك لا وتعالى على الوان النهار فالله خير حافظا وارحم